او قرآن حکیم کې الله مونږ ته د ډېرو قومونو مثالونه ذکر کړي دي. دې دپاره نه چې دا مونږ ته الله په قرآن کې قصې ذکر کوي، دې دپاره چې مسلمان ته یو عبرت شي، مسلمان په دې پوه شي، د هغه دپاره یو عبرت شي چې که ما هم د دغې قومونو په شان کار شروع کو نو کومه سزا او کوم انجام چې د هغې قومونو هغه به زما هم وي. د ابراهیم علیه السلام رواره د حضرت لوط علیه السلام، دوی په عراق کې اوسېدل او عراق کې یو لوی ښار د بابل ورته وایي. کله چې ابراهیم علیه السلام ته الله نبوت ورکړه، پیغمبري ورکړه، نو په خپل قوم کې 2 کسان چې هغوی د ابراهیم علیه السلام ملګرتیا وکړو، ایمان یې پرې راوړو. یو یې د تره لور وه حضرت ساره رضی الله عنها علیه السلام، چې هغه بیا ابراهیم علیه السلام په نکاح کې مراله. یو یې روارو حضرت لوط علیه السلام. لوط علیه السلام خو یو د ابراهیم علیه السلام روارو، بل دې معشوم ابراهیم علیه السلام لوی کړی همو، تربیت ابراهیم علیه السلام کړو. او چې کله ابراهیم علیه السلام بادشاہ د خپل وطن نه راوویسته، نو دا 2 کسان د ابراهیم علیه السلام سره ملګري وو، دوی ورسره هجرت هم وکړ. یو هغه بیبي ساره چې د ابراهیم علیه السلام بیبي وه، او یو یې د ارواره د حضرت لوط علیه السلام. ابراهیم علیه السلام چې څنګه خپل قوم او خپل وطن او خپل رشتې پرېښودې، دغه رنګې بیبي سارې او حضرت لوط علیه السلام هم ورسره پرېښودل. او دی بیا رالل را روان شو د خپل وطن نه. نو رب العالمین په دغه انعام کې چې لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام مرسته وکړه، وطن یې ورسره پرېښوده، پیاده سفر یې ورسره وکړې، نو الله ذوالجلال لوط علیه السلام له پیغمبري ورکړه، نبی شو. اوس نبوت خو د الله د طرف نه یو لوی اعزاز دی، د الله لویه پیرزونه ده، لوی احسان دی. خو ګورې د پیغمبرۍ بارم ډېر زیات ګراني، دا عامه قاعده ده. که یو سړی په صحیح طریقه د دین خدمت کوي نو دا ډېر ګران کار دی. چاته به وایي چې وروره ګناه مه کوه، ادې مخالف شو. چاته به وایي وروره دا زیاتې او ظلم مه کوه، ادې مخالف شو. چاته به وایي وروره غیبت او شیطانت مه کوه، ادې مخالف شو. ادې ته به وایي چې ښه دا تا مسلې زړې کړې، تا دا ما ته ځان نه زبرګ جوړ کړ. نو د دین محنت کول، دین خورول، تبلیغ کول، بل ته دین رسول، دا څه اسانه خبره نه ده، دا ډېره مشکله خبره ده. نو لوط علیه السلام ته نبوت ملو شو، پیغمبري ملو شوه، د الله لوی اعزاز دی، پیغمبر د الله ډېر مقرب بندی. خو فوراً یو لوی بار یې په ذمه ور واچو. هغه بار یې دا و چې یو ښار و، لوی ښار، صدوم ورته وایي، او هغې سره ګیر چاپېره نور یو 4-5 ښارونه و. هغې ښارونو ته یې ولېږه په حیثیت د پیغمبرۍ چې ته لاړ شه، تا له مونږ پیغمبري درکړه. او دغه صدوم ښار او هغې سره ګیر چاپېره چې څومره ښارونه دي قرآن حکیم کې الله ورته مؤتفقات وایي، هغې ته ته ولېږلې، هغې خلکو ته د دین تبلیغ او نصیحت او د اسلام خورونه کوه، او چې کوم ګناهونه او جرایم دي د هغې متعلق بیان ورته کوه چې د هغې نه ووړي. ډېره خره ابراهیم علیه السلام ورته اجازت ورکړه او د الله په حکم دی هغه صدوم ښار ته او چې کوم نور ښارونه هغې ته لاړ. هلته د الله ذوالجلال هغه نصیحت او د دین تبلیغ شروع. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې په دغه خلکو کې 3 بیماری وي، روحاني بیماری، 3 غټ غټ ګناهونه. یو ګناه پکې دا و چې د خلکو به ډاکې کولې، ډاکومارو، او داسې ډاکه نه، یو خو غلی که نه چې په پټه د چا نه شی ووایي، کنډرو کې د شپې غلو کې او چا نه په پټه شی ووایي. نه نه، دا خو صفا د چا مخکې به پې نیغ ورتللو، سامان به یې ته وړو، نو ډاکه به یې کوله، ډاډو پې ښکاره به یې غلاګانې کولې.
او دویم پکې دا ګناه وه چې دی به ګناه پټه نه کوله ښکاره به یې کوله او یو درېیمه خطرناکه بیماري وه په دې خلکو کې لویه ګناه چې قرآن حکیم کې الله فرمایي دا غي ګناه متعلق چې دا ګناه د دینه مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې چا نه وه کړې دا د دوی نه شروع وه هغه د هلکانو دا بدعملي الله دې مسلمانو ساتي دا درې بیماری په دوی کې لوط علیه السلام لګیا دی او نصیحت ورته کوي خو الله په دومره فضل او احسان کړی چې د دوی کومې ځمکې وې د دې د علاقه د اردن او د فلسطین په منځ کې وه بحر اردن د هغې په غاړه باندې د اردن او د فلسطین په منځ کې او داسې آباد علاقه وه چې په لارو به خلک تلل نو د سیوانو د دې قسم قسم میوو دا باغونه به وو که د دوی غلې خو بې زیاتې وې ډوډۍ او غله او سبزۍ ترکارۍ خو ډېرې زیاتې وې ځمکې آبادې وې خو که دوی صرف په میوه هم خپله ګزاره کوله نو هر قسمه میوه د دوی په باغونو کې وه یو شاندار علاقه وه هسې د رب العالمین یو عجیبه نظام دی چې هله چې سزا ورکوي که نه او راګیری یې نو مخکې د دنیا د نعمتونو ته سیوا کړي چې سبا دا ونه وایي چې الله نو زه تنګ ومه نو دا ګناه مې کوله نه دا نعمتونه پې فراخه کړي ډوډۍ ورته زیاته کړي میوې وله ورکړي د دنیا نعمتونه ورکړي نو چې په هغې نعمتونو مو نه شي نو بس بیا رب العالمین رونیسي د دوی د علاقې الله دومره آبادې کړې وې چې وي د دوی د انارو د دوی د زیتون کوم بوټي نو د هغې هغه څانګې به د لارو په غاړه باندې ځمکې ته راښکته وې چې په لاره به څوک تلل نو ختل به نو ګوتې به یې وروړې هغه میوه به یې ترې وشوکوله داسې رب العالمین په دې احسان کړی او د میوو دا باغونه او دا آباد علاقه او سرسبز و شاداب سیراب علاقه باندې الله دا خلک وصول خو موږ مسلمان کې یو شی شته بلکې عام انسان کې یوازې مسلمان نه چې د الله له طرف نه په موږ تنګ دستیا راشي نو هم فریادونه کوو او که د الله د طرف نه نعمت راشي نو هم د الله شکریه نه ادا کوو حالانکه الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو زما د نعمت قدر وکړو شکریه مې ادا کړه نو دا نعمت او دا مال او دولت خو الله وي زما په لاس کې دی دا بدله زه نور هم زیات کړم دا خو الله سره دی هر څه لوط علیه السلام راغی او دې ته نصیحت شروع دا هغه نصیحت الاوړی سر به په هغې پرېوته ښه انکم اناس یتطهرون تاسو مونږ ته وایه چې دا ګناه ده او دا پلید کار دی تاسو داسې پاک دامن راغلی یې خو څوم خلک دا خبرې کوي که نه لکه تا داسې مسلې زړې کړې دا غلطې خبرې دي هغه د اړو مسلې زړه کړې نه هغه دې هېڅ نه کړی خو د هغه خپله ګناه ده خو تا ته خو د نیکۍ خبره وکړه که نه دا هم پکار دی چې یو سړی بل ته د نیکۍ خبره کوي نو پکار چې خپله هم پې عمل وکړي که یو سړی بل ته وایي چې دا ګناه مه کوه نو پکار دی چې خپله یې پرېږدي که دی بل ته وایي چې نیکي کوه په خپله نه کوي بل ته وایي ګناه مه کوه دا ګناه په خپله کوي نو قیامت کې به ته الله بیا تپوس کوي چې تا ولې دا ګناه کوله بل ته دی وایي مه کوه په خپله دې کوله بل ته دی وایي نیکي کوه په خپله دې نه کوله نو ښه خبره ده چې خپله سړی نیکي وکړي په خپله سړی ګناه نه کوي او بل ته هم وایي بیا لیکن که یو سړی په خپله نه کوي او بل ته یې نیغه لار وښوله څه بده خبره ده تا ته یې نیغه لار وښوله تا هغه له پیغور ولې ورکړې تا مسلې زړې کړې دا زبرګ راغلی د زبرګ بچې ته ما ته نصیحتونه کې نو څه کوله ګناه که خبره یې غلطه کړې وې خبره دې غلطه وکړه خبره یې ټیک کړې ده بس پرېږدې د خیله ته ووایې که نه تا سره یې ښېګڼه وکړه نو هغې لوط علیه السلام ته دا پیغورونه ورکړل ښه تاسو ډېر پاک باز یې ډېر پاکان یې او موږ ته وایه چې دا تاسو پلیتي او دا ګناهونه کوئ کله به پې دمکۍ کولې وطن نه مو باسو کله به دمکۍ کولې وجنو کله به پې الزامونه لګول خو به هر کیف لوط علیه السلام د الله حکم و پیغمبر خو د الله د حکم مطابق لګیا دی خپل محنت کوي خپل کار کوي د رب العالمین د حکم مطابق لګیا دی هغه خپل تبلیغ ورته کوي هغوی کې هغه درې جرمونه ګوره یو جرم غلا او ډاکه څنګه به غلا ډاکه کوله دا بار نه چې به چېرته تاجر راغی او هغه به مال د سوداګرۍ راوړه کپړه به یې راوړه مثلا نه به یو ځای کې کېښوده چې دا کپړه مې راوړې ده که څوک اخلي پخوا زمونږ په دې وطن کې به هم خلکو په اوښانو باندې ما ته لږ لږ یاد شي سامانونه راوړل او په دې
غټو غټو ډاګونو کې به یې وغورځولو او بیا به خلک راتلل او سامان به یې ته وړو. نو چا به کپړه راوړه مثلا یو ځای کې به یې کېښودله په سارو باندې بار دا کپړه مې راوړه که څوک اخلي یو کس به ورغی ته راکړه که نه یو لس جوړې کور ته ښیم خوښ به کوي هغه به ته یې غنیو بل به راغی یو لس ماله راکړه بل به راغی یو شل ماله راکړه بل به راغی د کلي ټول خلک به راغونډ شو چا لس جوړې چا پنځه جوړې چا اته جوړې چا لس پنځلس جوړې دا به یې د کور ته یوړه. دې غریب به پته مو چې دا دی کې به خوښې کې راوبړي اخر یو به راغی یو دوه جوړې یاره دې کې م خوښه نه شوه دا واله یا لکه دا الله بنده دا خو تا مانه لس جوړې وړي دي ما خو دا ځان سره ستا نوم لیکلی دی لس جوړې دې وړي دي او تا راوړي دوه وایي نه نه دغه دوه جوړې مې وړې وې سړیه په ما اوس غلا ولې راغلی دغه دوه دي کالې واله که نه هلې نو زه څه غل خو نه یم زمونږ کلي ته رالي په مونږ جامې م خرڅوي او په مونږ غلا م راغلی خو مسافر وغلی بل به راغی هغه به پنځلس جوړې وړې وې دا درې جوړې دا واله خوښ م پکې نه شوې لکه بدبخته ما خو ستا نوم لیکلي تا خو پنځلس جوړې وړې دي نه نه یاره په مونږ غلا راغلی زما دې جامې ته نه ګورې مونږ شریفان خلک یو مونږ غله یو اوس په ما غلا راغلی دغه درې مې وړي دي کالې واله که نه دي خپل کار کوه صحبه بس هغه جامې به ته ټولې خلکو ووالې او دې غریب ته به دوه دوه یو یو دوه دوه یو یو راوړه ده به مقصد ټکول چې ما نه خو بلاس جامې راوړې وې او هغه خو تاسو ما نه ظالمانو یوړه ټول قوم به ورته یو ډله شو چې ته لیونې که ته روغې چې څه دې راوړو هغې غریب به ورته هغه هم پرېښودی چې اوس په دې زه څه وکړمه لا بړه بیا به لاسونه ټپول او خندل به چې دا ماله مو وه دا د دوی عامه ګناه یو خبره ورونو یاد وساتئ که یو سړی ګناه کوي او پټه کوي ګناه سم ګناه ده ګناه د الله خلاف ده او په ګناه الله خفه کېږي خو دا ګناه تا پټه وکړه او الله ته توبه وایسته چې پروردګاره دا ګناه مې کړله او ته راته معافي وکړې ممکن ده چې پردې حق نه چې الله یې درته وبخي خو چې ته دا ښکاره ګناه کوې نو په دې ګورې الله ډېر زیات خفه کېږي دا ته ډاډه یې په ګناه باندې زړور یې زړور ډاډه شوې ته په ګناه زړور شوې په ګناه دا ګناه خو د الله خلاف دی نو ته مخ په مخ د الله خلاف کې یو سړی چا پسې پشي چا پټې خبرې کوي نو دا هم خبره نه ده غلطه خبره ده خو یو سړی چې مخامخ چاته راغی او کنځل یې ورته وکړل یو پشي چا پټ او یو مخامخ نو دواړو کې فرق دی که نه نو چې ته دا ګناه کوې او الله ته مخامخ ودرېدې او مخامخ ګناه کوې نو په دې ګوره الله ډېر خفه کېږي زه اکثر ویم که نه مسلمانان زم دا ګیرې مخ رایه ولې دا یوه ګناه نه ده دا ډېر ګناهونه دي یو خو دا چې ګناه ده بس د پیغمبر سنت دی او تا اخرل دویم دا ده چې په ګناه دې پیسې بیا ورکړئ که ته په نه خرې هغله پیسې ورکړې که ته په خپله خرې نو پتري په بیه به وله پترې اخلې نو په ګناه پیسې ورکړې او دریم دا ده چې دا ګناه ته همیشه کې یو خو یو سړی یو ګناه یو ځل وکړي که نه دا خو ته هر سار کې نی په دویم سار خو یې خامخا کې نو دا ګناه ته همیشه کې همیشوالی دې پرې وکړه ګناه کبیره باندې دې همیشوالی وکړه او څلورم دا چې زړورتیا پې کې د خلکو مخکې دا ګناه کې یو پټه ګناه دا تر خلکو مخکې ډاډه کې او پنځم دا دی چې تا ته دا ګناه نه ښکاري تا ته دا خریلې مخ ښه ښکاري ته وایې زه د ټولو نه زیات خشته یم حالانکې پیغمبر د ټولو نه زیات خشته و انبیا او پیغمبران خشته و ښکلي و دا خو د سړي او د ښځې منځ کې تمیز او فرق دی پیغمبران ښکلي و ږیره ښکلی شی دی دا د پیغمبر صفت دی نو چې ږیره ښکلی شی دی او د پیغمبر صفت دی نو تا ته هغه د پیغمبر صفت ښکلي نه ښکاري او تا ته د زنانو په شان مخ ښکلي ښکاري څونه غټه ګناه شوه نو دې نه ځان ساتل پکار دی د دنیا د ژوند څه پته لګي یو ورځ ژوند دی او که دوه ورځې ژوند دی او که یو میاشت دی او که لس میاشت دی او که کال دی او که دوه کال خو یو ځل ته تلل دي که نه او د ځوانۍ د مرګ او د بوډاوایۍ د مرګ څه پته لګي دې نه م الله خبردار نو خبره مې دې پورې کوله رونو چې ښکاره ګناه باندې الله ګوره ډېر زیات خفه کېږي به دا ښکاره ګناهونه کول او داسې ښکاره ګناهونه کول او په مجلس کې شرم به یې نه کو حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل یو خپل خوری را لېږلی وی ته لاړ شه ډېره موده وشوه لوط علیه السلام سره ملاقات ونه شو چې څنګه دی د هغې خبر راله راوړه چې هغه راغې صدوم ښار ته نو دا خو دا صدومیان خو ډېر روان نو دی یو کاڼ اوچت کړ هغه وی چې دا څوک پردیسي راغلی دی ورسره په باس شوی دی چې ټس شو نو هغه
د ابراهیم علیه السلام هغه خوری په دا سر د پاسه په کاڼي وویشت میلمه وویشت او چې په کاڼي وویشت نو د هغه نه وینې وبهېدې نو د هغې غریب دا مخ مې تک سور شو نو هلکه چې سړی دې په کاڼي وویشت نو تخته یا معافي ته وغواړه یا ځان پټ کا نه د هغې د پاسه راغی او هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خوری غریب پرون په وینو روږ دغې وایي ما مټی کلک ونیو وایي ما له به پیسې راکړې هلکه بدبخته ده څه پیسې غواړې دې وینې م کړم سر دې م راله زخمي کړه جامې دې راله د وینو رنګ کړې مخ دې راله د وینو رنګ کړې نو چې معافي نه غواړې او تخت نه نو ما نه پیسې غواړې د څه پیسې ما نه غواړې وایي مخ مې دله رنګ کړ سور مې کدله د دې به راله اوس اجرت راکې تا له خو ما په مخ باندې ښایسته ښکلي سور رنګ راوبیو او بیا په هغې نه پرېښود قاضي له یې بوته نو قاضي هم پوره انصافدار و شیر ناپرسان قاضي له یې بوته قاضي ته چې دواړه ور مخامخ شو هلکه ولې وایي صاحب دې سړي له مې دا مخ رنګ که او د دې ما له پیسې دیواله دونه زړورتیا په ګناه هغې ته خپل قاضیان معلوم و که نه ده ورته وایي چې ده خو بې خوشحاله چې زه قاضي له لاړم او قاضي به ما له بدل والي وایي قاضي سلامت وګوره زما دا مخ یې وویشته سر مې زخمي شو وینې ته وبهېدې مخ مې ټول په وینو رنګ بنګ دی نو صاحب ما له تې سواله جیل کې یې واچوه قاضي څه وایي وایي دې ټیک وایي ولې ټیک وایي زما چې مخ په وینو رنګ کوې تا له خو یې رنګ سازي وکړه تا له مخ په وینو رنګ که رنګ سازي دله او قاضي به ورله پیسې ورکړې دا انصاف فیصله وکړه دې ته انصاف وایي بس هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خوریو هم د هغه خوریو کاڼي ته یې ګوتې کړې چې شلق شوه قاضي یې په دا سر د پاسه وویشته وایي تاله چې ما سر رنګ که او زما په تا څومره پیسې د دې رنګ سازی کېږي نو هغه زما په دې دله ورکړه لړ وتښتېد ولې تاله ما د په ما کېږي چې ما له مخ وینې که سر یې راله رنګ کړه نو زما په تا کېږي که نه تاله ما سر رنګ که که نه هغه ته دله زما په ځای ورکړه داسې یو شهر ناپرسان او د ګناه یو سیسټم شروع الله ګوره ډېر صابره بادشاه ډېر صبر کوي خو چې الله نیول شروع کړي که نه تاسو وګورئ که نه فلسطین ته وګورئ یا د نورو ملکونو علاقو ته وګورئ عراق ته وګورئ مسلمانان دي او نن په لویو مصیبتونو کې ګرفتار دي مونږ د الله نه سوال کوو چې الله دا مسلمانان د دې مصیبتونو نه محفوظ کړه او الله د دغې ټولو مسلمانانو امداد وکړه که د افغانستان دی او که عراق دی او که کشمیر دی او که بوسنیا دی او که فلسطین اسی مونږ چې خپلو کې سوچ کوو د کله داسې اخبار ګورم په دې اخبار کې چې د فلسطینیانو او د عراقیانو فوټوان اوس هم راځي که نه نو زنانه وایي پینټونه اچولي تاسو به کتلي اوس هم زنانه پینټونه اچوي په فلسطین کې اوس هم په اخبار کې کله فوټوان راشي که نه نو د هغوی هغه زنانه او هغه جینکۍ اوس هم پتلونونه اچوي نو الله دې ته نه ګوري دوه ماشومان په جنګ شي نو هوښیار پلار دا دی چې خپل بچی ووایي پردی نه وایي که پردی وایي خو له جګړه جوړه شوه نه خپل له سپېړه ورکوه ته چې بچی جنګ به نه کوې هغه بل هم پکار چې هغه خپل بچی ووایي نو رب العالمین په داسې وخت کې بیا خپل مسلمان وایي کافر دغه نه کوي دا هغه خو جهنم ځای دی بیا زور دی خپل مسلمان له ورکوي دی بیا وایي نو په فحاشۍ باندې او په بدعملۍ او په ګناه الله صبر کوي صبر کوي صبر کوي خو چې کله نیوکه شروع کړي په الله یقین وکړئ ګورئ د الله د ګرفت او د الله د قهر سره بیا یو شی برابر نه دی کله کله بعضې خلک فریاد وکړي یاره دا ظالم دی خدای ورته صبر وکړو دا ظالم دی زه وایم د نبي علیه السلام نه زیات خوښ د چا د الله ته دومره د هغه نه زیات نږدې بل څوک نو الله ډېر خوښ او د پیغمبر علیه السلام دشمن ابو جهل چې د الله څومره بدي شو نو دومره بل څوک ځکه د محبوب دشمن و 14 کاله ابو جهل ته کتلی دي 14 کاله په مکه مکرمه کې ابو جهل د پیغمبر علیه السلام سره نخرې کړي غږ یې ورته نه کړو چې مدینې منورې ته لاړ او د بدر جنگ جوړ شو تقریبا کال خوشه هغه ټیم هم جوړېږي نو 14 کاله تقریبا پس ابو جهل راونیوه نو مردار یې الله خو صبر کوي خو نیوکه کوي ګورئ د الله د صبر نه نبی علیه السلام هم فرمایي قرآن کې الله چې د الله د صبر باندې دوکه نه شي ګورئ دا مو وایي چې الله صبر کوي نه الله ماته څه وایي نه چې راونیسي ګورئ بیا د الله د قهر سره یو شی سم نه دی نو دوی به دا ګناهونه کول او ګناه به یې کوله او ډاکې به یې کولې او درېیمه چې کومه ګناه کوله د هلکانو بدعملي لوط علیه السلام ورته وایي
اتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. تاسو داسې ګناه کوئ چې دا ګناه ستاسو نه مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې چا نه ده کړې. دا دوی شروع کړې وه. دا بدعملي به یې کوله او عام مجلسونو کې به یې کوله. او دا داسې ګناه ده ګورې که تاسو نظر او سوچ وکئ نو د ځنګل حیوانات هم د دې ګناه نه ځان ساتي. د ځنګل حیوان هم نه کوي. دا ډېره خطرناکه ګناه ده او د دې سزا څه ده؟ زموږ علما کرام د دې سزا کې اختلاف کوي. بعضې علما وایي په تورت سرونه ووهه د دې دواړو نه او دا جوسې ولا خخومه په اور یې وسوځوه، تیل پې واچو، تیلې ورته ورته کړه. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه داسې مه کوه. په ښار کې چې د ټولو نه اوچت بلډینګ وي هلته یې وخېجه او د هغه ځای نه راوغورځوه. دا دومره خطرناکه ګناه ده. او نبي علیه السلام هم فرمایي اقتلوا الفاعل والمفعول به. دا دواړه مړه کوي، ختم یې کوي. دا دومره سنګین او دومره خطرناکه ګناه ده. په دې الله ذوالجلال ډېر زیات خفه کېږي. ډېره لویه ګناه ده. نو دا خطرناکه ګناه ده، سپکه ګناه هم دوی کوله. او چې لوط علیه السلام به منې کول، خندا به یې ورپورې کوله. اخره کې د رب العالمین هغه قهر او د الله غضب په جوش کې راغی. نو چې د الله قهر او غضب په جوش کې راشي نو باس بیا په دعاګانو کار نه کېږي. بیا که ډېرې دعاګانې کې او ډېرې چغې وې بس بیا کار نه کېږي. حضرت ابراهیم علیه السلام په لاره روان دی او درې فرشتې راغلې او دا درې واړه فرشتې د انسان په شکل کې وي. ابراهیم علیه السلام ښکار له تللی و. دا درې واړه فرشتې یې ولیدلې. نو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز و، انتهایي زیات. تاسو میلمانه یې وی وی راځئ کور ته یې بوت. کور یې کېنولو او خپلې بیبي له ورغې وی چې یو درې میلمانه دي او ته مهرباني وکړه شابه دوی له د خوراک انتظام وکړه. صاحب دې وخت کې خو د خوراک څوک و، بس وي دا سخې ولا حلال کړه. یو سخې یې راونیوه او هغه یې وله ذبحه کړه په خپله او هغه غوښه مخه یې وله روسته کړه. هغه غوښه یې په کاسه کې یا په یو لوښي کې راواغېسته و میلمنو ته یې مخکې کېښود. میلمانه غوښې له ګوتې نه وړي. وی خورئ که نه؟ موږ نو بس دې ویرېد. ځکه هغه زمانه کې دا یو رواج و د هغې خلکو چې چا به په چا ډاکه غورځوله نو یا چاته به نیت خراب و د هغه خوراک به یې نه خوړه. اوس خو بل شان لوبه ده. اوس خو پېښور کې اکثر په اخباراتو کې راځي په کور ورشي سړي مړه کي ډاکه وغورځوي او د فرج نه میوې او کیلې او سیوان راواغېستل او هغې وخوړل او پوستکي په ځای پرېښودل او لاړه. عجیبه نظام دی په خدای یقین وکړه. درندګان دي دا خلک. د الله یره پړه کې نشته. دا سوچ نشته چې زه به الله تعالی قیامت پر ورځ مخامخ کېږم. قیامت خو لا لرې دی، قبر کې به مخامخ کېږم. نخرې به وکړم، پیسې به وګټم، دولت به وګټم، خو دې قبر نه به ځم او که به نه ځم. هلته خو بیا ما سره رعایت نشته. قسم دی د الله یره زمونږ د زړونو نوتې ده. که زمونږ پړه کې د الله یره رالی سپم نی. هلته به هغه کور والا اخبار لیکي وینې بیږي یا په وینو کې تړپېږي او دومره د خدای نه یېرېدل نشته چې د هغې د فرج نه به سامان راوالي، هغه کیلې مالټې دی به هغه خوري، پوستکي به مته وغورځوي. د هغې زمانې د ډاکو دا رواج. ښه ډاکه کوم، چا نه مړې کوي، چا سره زیاتې کوي، نو د هغې خوراک مې نه کوي. ابراهیم علیه السلام ورته وکتل چې دوی خو د خوراک له ګوتې نه وځي، بس خو یېرېده. بس ولې نه خورئ؟ موږ نه خورو. دا دوی نیت خراب دی، موږ ته نیت درست نه دی. ولې نه خورئ؟ بس چې ویرېد کله ابراهیم علیه السلام پې پوه شو چې دا خو نیتونه خراب دي، نو فوراً فرشتې ورته وایي نه انا رسول ربک، موږ د ستا د رب استازي یو، نه یېرېږه. بلکل لکه چې هېڅ فکر او سوچ را نه ولې، موږ ستا د رب استازي یو. څه له راغلي یې؟ موږ دوه خبرو له راغلي. یو انا ارسلنا الى قوم لوط، د لوط علیه السلام قوم ته رالیږلي شوي. بس هغه لوط علیه السلام خیرې کړي دي او هغه خیرې د الله په دربار کې قبولې دي. مونږ هغې له راغلي یو، هغې وجنو پرېږدو نه به دا قوم نن تباه کوو. او تا له هم یو خبرې له راغلی یو، هغه دا چې تا د الله نه سوال کړی دی، نو ستا بیبي د حضرت ساره رضی الله عنها هغې له به الله یو زوی ورکوي. ګوره اوسه پښتانه وایي که نه وایي، غم او
خوشحالي چې دا رور خور دی. هلته ابراهیم علیه السلام او حضرت سارې له د زوی خوشخبري ورکوي چې تاسو له به الله زوی درکړي مبارک. او دا ورته وایي چې د رواره قوم دې م تباه کوه نه پرېږدو. هلته په هغې غم او په دوی خوشحالي. حضرت ساره رضی الله عنها کور کې وه، ممکن ده د میلمنو ځای کور سره به نږدې و، دیوال به و خو خبرې هغې واورېدې. نو هغې د تعجب د وجې نه مخ ته داسې زنانه اکثر څپېړه ورکړي د خوشحالۍ نه یا تعجب د وجې نه. ښه زما به څنګه اولاد کېږي، زه خو بوډی یم او شنډه بوډی یم. ابراهیم علیه السلام هم وایي چې زه خو هم بوډی یم او ښځه مې هم بوډی ده. او د بچو د پیدا کېدو چې هغه کم طاقت دی او الله تعالی انسان له کم طاقت ورکوي، نه د ما شته او نه د ما د بیبي شته دی. دا هم څه ووایي، هغې ورته وایي دا د الله فیصله بس. او الله چې کومه فیصله وکړي ورته هغه کېدو باندې. نه طاقت خو الله ورکوي. خدای پاک دا هلک نه هم دا طاقت اخیستی شي، د جنۍ نه هم اخیستی شي، بوډالی هم ورکولی شي او بوډی هم ورکولی شي. خو د الله خوښه ده، دې کې څه دی، بس یقین خو برابر شو. اوس څه کوې وی د لوط علیه السلام قوم له ځو ان فیها لوطا. تاسو هلته دی د مار واره چې دی پکې فورا ولکې یره راغله چې قوم عذاب ورکوي د مار واره چې دی. ځکه د الله عذاب چې راشي که نه ټیک د پیغمبر الله ساتي، او چې عذاب راشي نو عذاب سره بیا پښتانه وي که نه وچو سره وي لامدم سوځي. بیا د الله عذاب یو شان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو قوم به راځي په بیت الله به حمله کوي اخره زمانه کې، نو چې د صحرا ته را مخامخ شي نو الله به هلاک کړي. نو چې څومره قوم دې ځمکه به وشلېږي او ټول به پرې ننوځي، کعبه به ته الله بچ کړي. صحابه تپوس کړي الله رسول په هغې کې خو ډېر بېګناه په لښکر کې را روان دي، نوکران به په زور به راوستي، بازار والا خلک به بیت الله د جنگ په نیت راغلي هغه به جهنم ته ځي، او که څوک هسې په قافله کې را روان وي او نیکان یې مسلمانان یې هغه به الله جنت ته بوځي. خو عذاب بیا یو شان راځي. نو ابراهیم علیه السلام باندې فوراً یره راغله، ای د الله استازو په هغې کې خو زما واره دی لوط علیه السلام. وی د الله فیصله دا ده چې لوط علیه السلام او د هغه قوم د هغه خاندان به بچ کېږي او بچ کېږي. صرف یوه ښځه ده د لوط علیه السلام چې هغه هم د دې قوم مخبري کوي، جاسوسه ده، هغه هلاکېږي او باقي به هغه بچ کېږي. راغلل دلته کې لوط علیه السلام، ابراهیم علیه السلام له خو یې د زوی زیری ورکړ چې لوط علیه السلام له دوی راورسېدل په خشته او شکلونو مزیدار ډولي هلکان نوجوانان، دا فرشتې په هغه شکل ډېر ښکلي چې راغلل لوط علیه السلام له. لوط علیه السلام دوی ته وکتل نو د هغې غریب پړه باندې یره راغله چې خدایه څوک یې وي موږ میلمانه یو، اوس به دا څه کېږي، دا خو ډېر ډولي هلکان دي او ډېر ښایسته دي خوبصورته دي، او چې الله ذوالجلال په ښکلي شکل رالیږي نه به ښکلي شکل مینه. یا الله زما دا قوم ته خبر نشي، هغې کې خو دا ګنده بیماري ده، رسوا نشم پروردګاره. څوک وایي قوم په خپله خبر شو، څوک وایي چې د ښځې هغه پلیته ښځه چې وه نو هغې جاسوسي وکړه. خو چې دې څنګه راننوتل کور ته، دې غریب ډېر زیات الله وایي ضاق بهم ذرعا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، غمجن شوړه کې فکر راغی چې دا خو زه به لکه د میلمه بېعزتي چې د چا وشوه خو دا د هغه بېعزتي ده که دا خو به زما غټه بېعزتي شي، دا به څه چل کېږي. دا خلک خبر چې خبر شو ټول راغلل. اوس ده ته خو پته نه لګي دا فرشتې دي، دا خو انسان په شکل دی. هغې څنګه راغلل، د دروازه بنده کړې وه، دروازه یې ورته وډبوله، ور لړکه. وی څه کوې؟ وی ور لړکه ته مونږ دلته ستا ګوره دومره ډاډه و د خبیث بچي، خپل پیغمبر نه هم حیا نه کوي، د یو بل نه د خلکو نه هم حیا نه کوي، چا کې خو حیاوي ګناه پټه وکړي که نه. وی څه کوې؟ وی تا ته زمونږ پته نه لګي چې ته مونږ نه تپوس کوې چې څه کوې؟ دا میلمانه څوک دي؟ ور لړکوه مونږ ته. دې غریب ورته زولی نیول شروع کړو چې د خدای خاطر وکړه، دا څه کوې؟ ما میلمنو ته مه رسوا کوې، مه مې شرموئ. او که خامخا ستاسو د خپل خواهشاتو خبره وي نو ستاسو د قوم دا څومره جنکۍ ده، زه پیغمبر یم، زما لونه دي د قوم جنکۍ د پیغمبر اولاد دي، دې سره نکاحګانې بدله وکړو. خو د الله لحاظ وکړئ، د خدای خاطر وکړئ چې ما مه رسوا کوئ. مینتونه ورته کوي، زارۍ هغې ورله دیکې ورکوي چې دروازه کولاو. په یو هم تا ته زمونږ د ارادې پته نه لګي، تا ته معلومات نشته چې مونږ سره راځو، دروازه کولاوه.
د خولې نه یو ټکی وخت لو ان لی بكم قوه او آوی الى رکن شدید یرا ارمان کو زما طاقت وی خپل طاقت نه وی یا زما یو مضبوط قوم نو سخبا که خپل طاقت مې چې دي ته اوس ما مزه سکولې وي او که مضبوط قوم مې نو بس بیا به هم دوی ماله نه وی راغلی خو ارمان زه خو دلته مسافر یم بل ځای نه راغلی یم که قوم مې مضبوط نشته خپل طاقت مې نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله لوطا الله دې په لوط علیه السلام رحم وکړي د الله پیغمبرو خو دا خبره ولا نه وپکه چې که زما خپل طاقت وي یا زما قوم وي نه د الله نه لوی طاقت د بل چا دی د چا د خپل طاقت اډو وینه د چا د خپل قوم اډو وینه الله دار چاشتا خدای چې سړی راونیسي زما د په خدای قسمې که طاقت اخلاص کی غټ غټ پهلوانان تاسو په خپله لیدلي دي او چې الله څوک راونیسي قسم په خدای که قوم اخلاص کی نه بچی خلاصولی شي نه مال خلاصولی شي د الله نه پړه کې یره پیدا کې مسلمانانو نو نبی علیہ السلام او فرمای الله دې په لوط علیہ السلام رحم وی دا ولا نه وپکا دوی زور لګي اخر کې چې خوان نه کوي ښا ورنه لرکه اورې په دیوال دراوړو نه په دیوال دراوړې دوه کوشش شروع کړ هغه فرشتي لوط علیہ السلام ته وای غم مکو سوچونه دروازه کولاو لن یسلونا دی مونږ ته هرگز نشي را رسېدی مونږ د الله استاد یو فرشتي یو نن راغلی یو دوی له عذاب ورکو دروازه ورته کولاو کا بس لوط علیہ السلام دومره بیا خوشحاله شو هغه دردمند وجه نه وی کله به عذاب ورکوي اله شابه او زر والا ورکه وی لیس الصبح قریب لیس الصبح بقریب سبا خدای نږدې دی کنه لږ صبر کوه د دوی ټیم سبا دی سهار وختي ولا عذاب ورکوي خو چې دروازه ورته کوله وکړه روایتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ورته خپل وزر لږ ونې داسې وړقو چې ویې ړقو هغه ټول الله په سترګو ړانده کړل او ټول لاندې شو هغه ځای ړانده شو او داسې جادوګر میلمانې راوستې دي چې مونږ سترګې ړندې کړې داسې جادوګر میلمانه دي به دوی ته یې وې تاسو مهرباني وکړئ شا به یې کډه کوډه والئ سارو باندې خپل سامانونه بار کړئ او د کلي نه وځئ او چې تاسو څنګه ووتئ سحر وختي به په دې د الله عذاب راځي لوط علیه السلام ته چې یو ښځې بسې باندې غم نه کړې د دې متعلق هم فیصله شوې ده بس دوی خو زر در خپلې کډې کوډې راونغښتې چې کوم ساري ماري ورسره یا څه په سر باندې سامان وړی شو هغې به بار کړ او د کلي نه ووتل دغې وخت کې د قوم ذهن لږ ورې سوچ رانغی کنی که دغه وخت کې دوی هغه خپل اسلام او خپل ایمان کامل کړی وي او د الله په حضور کې توبه ایستې وي نو ولې د یونس علیه السلام د قوم توبه الله قبوله نه کړه سوچ یې رانغی دوی لاړل وتل روان دي او ښځه څوک وایي نه تله چې زه نه ځم دې قوم نه او څوک وایي شا شاته به یې ښځې قتل رب العالمین په درې قسم عذاب راوست بیا درې قسم عذاب څه شی دی یو خدا وا چې جبریل علیه السلام راغی یو مضبوطه چغې پې وواله ښه مضبوطه دویم دا وه چې د دوی دا آبادۍ یې اوچتې کړې دا 15 ښارونه یې اوچت کړل اسمان ته او بعضې روایاتو کې راځي چې دومره د دوی دا آبادۍ دا ځمکه اسمان ته اوچته کړه چې د دې چرګانو بانګونو د سپو اوازونه اسمان کې اورېدي شو دونه یې سپو رسوله او د هغه ځای نه پرې رالوړې کړه او یوازې رالوړې کولم نو د پاسه پې د کاڼو بارانونه مو کړل اوس هم تاسو تاریخ وګورئ نو هغې ته بهیر لوط هم ورته وایي بهیر مردار هم ورته وایي او د تاریخ دانان ځي د هغې سیر هم کوي تاریخ کې باقاعده په دې کمپیوټر باندې د هغې یو سیډ هم جوړه شوې ده باقاعده په دې کمپیوټر د هغې دغه ما په خپله کتلی دی هغه څه ورته وایي فوټو کمپیوټر باندې هغه علاقه کې اوس هم تاریخ دانان وایي چې دا چې تا پخوا دلته کلي په زلزلو تباه شوي دي د هغې آبادۍ لوړې پرتې دي 400 میټره په ځمکه کې د دوی آبادۍ لاندې لاړې 400 میټره دا ښکته لاړې د پاسه پې اوبه راووتې د دریاب په غاړه او هغه بهیر مردار ورته ولې وایي اوس هم اوبو کې خو چې سړی پریوځي نو پکې سړی ډوبېږي د اوبو دا خاصیت دی چې پکې پریوتې نو ډوبېږي به هغې اوبو کې خلک دغسې وردانګي ډوبول نه کوي هغه اوبو کې هغه خپل د ډوبولو هغه طاقت هم نشته
ما په خپله په کمپیوټر باندې هغه د کمپیوټر یو ککوړی غوندي یو سیري وي په هغې ښکاري ما کتلی دی هغې اوبو کې هغه طاقت نشته دی چې سړی پکې ډوب شي خلک پکې ورځي کینی پکې ډوبول نه کوي داسې پکې ګرځي راګرځي دا د رب العالمین د قهر او د الله د غضب هغه سزا شوه قرآن کې الله فرمایي که نه ان بطش ربک لشدید د الله نیول او د الله غضب ګور ډېر سخت دی ډېر سخت ان بطش ربک الله نیول انه هو یبدئ و یعید پیدا کولم الله کوي او بیا واپس کولم الله کوي دوباره ژوندم الله ورکوي لومبې ژوندم الله ورکوي وهو الغفور الودود الله بخون کم دی خلقو سره مینه هم کوي ذو العرش المجید د ډېر لوی عرش خاوند دی او د ډېر لوی بزرګۍ خاوند دی فعال لما یرید چې څه کوي نو الله کولی شي هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود تا ته وایي د فرعونیانو د ثمودیانو د دې لوط علیه السلام او د نورو لښکرو خبرې نه دي معلومې بل الذین کفروا فی تکذیب لیکن کافران اوس هم الله د الله دا ټولې خبرې دروغ ګڼي والله من ورائهم محیط الله وایي زما طاقت د دې ټولو خلکو نه ګیر چاپېره تاولی ته چې بیا نیول کوم نو زما طاقت مقابله څوک نشي کولی بهر کیف دا خبره معلومه شوه چې یو خو ګناه بالکل ګناه ده الله پې خفه کېږي د الله خلاف دی خو ښکاره ګناه باندې الله ډېر خفه کېږي ښکاره ګناه باندې دویم دا ده چې غلا او ډاکه دا د الله د قهر سبب دی او بل درېیمه ګناه چې دا کومه خطرناکه ګناه ده الله یې مسلمانو ساتي د دې ګناه د وجې نه رب العالمین دا ټول قوم تباه و برباد کړ او الله دام ښیي چې که یو سړی وایي چې د ما ډېر لویم طاقت دی لوی طاقت دی نو د الله د طاقت نه لوی طاقت دی چا نشي کېدی د رب العالمین غضب له د خدای قهر له ورتلل دا نه دي پکار د الله مقابله نه ده پکار که سړي نه ګناه وشي فورا د الله نه معافي غوښتل پکار دی د دنیا په دې دولت د دنیا په دې طاقت باندې په دې خپل ډول ډال باندې په دې خپل قومیت باندې په دې خپل ټوپکونو باندې او په دې خپلو نوکرانو هېڅ اعتماد ساتل نه دي پکار اعتماد او بروسه داسې د الله په ذات پکار رب العالمین دې موږ دې ګناهونو نو ساتي او الله دې موږ له د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي شیخ الهند صاحب مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله یو ډېر لوی عالم او بزرګ تېر شوی دی د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث پاتې شوی دی هغه لیکي وي مدینې منورې ته لاړم الله دې موږ ټول بوتلي کړي وایي چې هلته لاړم پخوا خو دا دومره رش نه و لکه دا اوس چې څومره رش دی او خلک زیات دي وایي مدینه منوره کې یو ځای کې ډېره وایي هلته به م ډوډۍ وخوړله یو کمره کې نو بیا یو کړکۍ وه او د هغه کړکۍ نه به م د ډوډۍ هغه چې کوم باقي پوټي به پاتې او به م د بار وغورځول لکه یو طرف به ورته به م وڅنډل هغه دسترخوان به م وڅنډه وي یو ماشوم به راته داسې راکوټې غوندې بچې وایي چې هغه به راغی وایي هغه د کړکۍ شاته به ودرېده او د ډوډۍ هغه پوټي به یې راغونډول وایي هغې نه به یې څه وخوړل او څه به یې په خپل څادر کې واچول وایي بیا به بلې کړکۍ له ورغې د قاضیانو به ډوډۍ خوړه او د کړکۍ نه بار به یې هغه پوټي غورځول هغه سړی ډوډۍ به یې غورځولې ترکاري به یې غورځوله وایي دغه ماشوم به په دې کړکو ګرځېده او ډوډۍ پوټي به یې راغېستل څه به یې خوړل او څه به یې څادر کې چول اوړل به شیخ الهند صاحب فرمایي یو ورځ مې دا ماشوم د لاسه ونیو چې بچې دا ته څه کوې دا ته څه کوې او دا پوټي چې غونډی دا کم خوړې وي هغه ماشوم ما ته وی چې زه یتیم یم یو مې مور ده او څه مې رونه خویندې دي او زمونږ هېڅوک نشته چې مونږ له ګټه وټه وکړي مور مې په پرده کې په کور کې ناستی او زما نور رونه م یتیمانان ماشومان دي زه پکې مشر یم او دا مشر م د 10 کالو زما هم څه مزدوري نشته نو زه دقه د حاجیانو په دې کړکو باندې ګرځم او چې دې که مې ډوډۍ وغورځئ دقه ډوډۍ راوچتوم نو هغه څه پخپله وړم او څه مور له وړم او څه هغه ماشومان رونه خورو دقه زمونږ خوراک دی بیړه مې ډېر زیات خفه شو چې خدایه دې ماشوم ته ګوره او د پیغمبر علیه السلام د کلي ماشوم ته ګوره او د دې ماشوم دې ژوند ته وګوره وی ما ورته بچې د کوم ځای وی ما ته وایي چې الحمدلله د مدینې منورې ګوره حمد د خدای پیدا کړ وی ما ورته بچې د بار نه راغلی یې دلته اوسېږې او که نه ذاتي د مدینې منورې وی ما ته وایي چې نه الحمدلله من اولاد الانصار
مونږ خو د پیغمبر علیه السلام د انصارو په اولاد کې یو چې کوم د نبي علیه السلام د مدینې منورې خلک وی چې دا لفظ یې د خولې نه ووت بې اختیاره مې وجړل چې یا خدایه انصار خو نبي علیه السلام فرمایي داسې به کمیږي لکه مالګه چې سینګ اوړو کې داسې به لږ پاتې شي داسې لږ انصار پاتې دي او دا ماشوم په دې فخر هم کوي چې د نبي علیه السلام د انصارو بچی او د هغې د اولاد نه او دا د دې رزق دی دا ډوډۍ نه وی ما ورته بچي یو کار نه کوي وی ما د هغه ماشوم وي چې بابا څه وی وی مې چې داسې چل وکړه پلار دې نشته وی نه سرپرست دې نشته وی نه وی مې چې داسې چل وکړه چې ما سره لاړ شي هندوستان ته دارالعلوم دیوبند یو لویه مدرسه ده زه به ځان سره هغه مدرسه کې داخل کړم علم به در باندې وکړم الله به درنه یو ډېر ښایسته ښکلی عالم جوړ کړي او داسې به ځان سره ساتم لکه پلار چې بچی ځان سره ساتي زما به لکه د زوی غوندې او زه به ستا لکه د پلار غوندې خدمت کوم او ډوډۍ به هم در کوم جامه به هم در کوم ما سره دی او چې خدای پاک د نه ښکلی عالم جوړ کړي بیا د خپل وطن ته راځه بیا هغه ماشوم ډېر خوشحاله شو چې بابا دا خو ډېره ښه خبره چې ما نه خدای عالم او ملا جوړوي مې چې زه مو سره سلو کا په پلانکي تاریخ به مونږ روانېږو نو که ته دې قافله کې مونږ سره به روان شو وی ډېره ښه وی به هر صورت هغه ماشوم مې رخصت کړه لاړ وی یو ورځ زه را روان یم او د جومات نه مسجد نبوي مبارک نه بار ته راووتم نو چې سړی بار ته راوځي باب السلام باندې یا باب جبریل باندې نو د نبي علیه السلام د روضې مبارکې د پاسه چې کوم شین ګمبد دی هغه پې ښکارېږي حاجي صاحب محمد امین وایي که نه وی شین ګمبد نه را بهر شه محمد رسول الله د امت د حال خبر شه محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم وی داسې مخامخ چې وته ګمبد مبارک ته ولاړي خلک چې وځي وی دا ماشوم راته راغی وی ما ته انتظار کې ولاړو وی ما ورته وی چې بچې راغلې وی او کاکاجي راغله وی ما ورته وی چې مور سره زما خبره وکړه مشوره دې وکړله وی ما ته وی چې او کاکاجي مور سره مشوره وکړه وی مې چې څه وویل درته مور وی کاکاجي مور خو مې ډېره خوشحاله شوه چې بچې بلکل لاړ شه ورسره زه خیر دی لاول خو د خدای عالم که چې ملا درنه جوړ شي او که عالم د نه جوړم نه شي که نه نو دې بابا سره لاړ شه زه ستا د یو کس د نفقې او د ډوډۍ نه خو به خلاصه شم که نه دومره په هغه مور د بچو بوج چې که علم هم نه کې که نه خو زه د ډېرو بچو یتیمانان راته را په غاړه دي یو کس ډوډۍ خو به د بل په غاړه ور ووړي که زه ستا ډوډۍ نه خو به خلاصه شم که نه او ځکه علم دی وکړه ښه وکړه دی ونه وی مور مې ډېر وی چې دا ټکې راځوي دا زړه مې داسې درد وکړ چې خدایه یو مور نن د دې خبرې تقاضا ورمان کوي چې یاره یو بچی مې د بل په غاړه شو ډوډۍ ورکوي او دې د نفقې او مجبوره مو غریبه مور یې کړه خو د حیا ښځه او باغ مزدوري نه کوله وی ډېر مې خفه شوم چې بچې ډېره ښه ده افلان کې به زمونږ قافله دي او بس زمونږ بلډینګ ته راځي چې ځان سره دې بوځم وی ما ته وایي چې زه ترې روان شوم ما ته کاکاجي له غوندې ودرېږه صیف یا عم لږ ودرېږه وی ودرېدم وی چې ودرېدم نو یې ما ته داسې د شین ګمبد مبارک ته وکتل یې ما ته وایي چې ته ما کوم وطن ته بوځې دا هلته شته دا ګمبد هلته شته وی ما بس پوه شوم چې ماشوم هوښیار سړی دی وی مې بچې که دا ګمبد هلته وې دلته مونږ څه کوله خو دا خو هلته نشته نو مونږ پیسې لګوو وخت ضایع کوم خو همدې له راځو که نه که دا هلته وې دلته مې څه کول وی ما ته وی کاکاجي خفه کېږه ما دا نارې مې قبولې دي دا ټوکړې مې قبولې دي دا سپورې مې قبولې دي دا جانو دا پسخوردي او دا ډوډۍ به ټولوم لیکن د دې ګمبد پرې ښودو ته تیار نه یم نه مې علم پکار دی نه مې مولی پکار نه خو دا ګمبد نه پرېږدم رونو دا ولې هغه په زړه کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عشق پروت دی د چا په زړه کې چې د پیغمبر علیه السلام عشق او محبت پروت دي د هغه د در او دیوار او د کلي سره به محبت کوي د هغه د احادیثو سره به مینه کوي او د هغه د خبرو سره به محبت او مینه کوي نو زمونږ د خدای او د پیغمبر سره مینه محبت رونو شته او که نشته جواب راکړي ټول وایي الحمدلله مینه شته نو مونږ به د خدای د کتاب سره او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو سره مینه او محبت کوو عالم سره ولې مینه محبت کوي په دې نیت کوه په دې نیت مه کوه چې سپینې جامې اغوستې دي او زما کلي کې اوسېږي نه په دې نیت چې دی د خدای او د پیغمبر د کتاب عالم دی یو حافظ سره ولې مینه کوي لکه دا حافظ صاحب دی د دې حافظ صاحب سره تاسو ولې په دې خیال مینه مه کوئ چېرې دې دلته زمونږ په دې کلي کې اوسېږي او یا دې معذور دی مثلا د باندې سره مدد او مهرباني پکار ده نه په دې نسبت چې د خدای د کتاب حافظ دی د خدای د کتاب خدمت کوي
په دقه نسبت د سره تاسو محبت او مینه کوئ، نو دا محبت او مینه ستاسو د سره نه ده، چا سره ده؟ بیا د الله ذوالجلال سره مینه او محبت دی. او چې څوک د خدای سره او د خدای د کتاب سره مینه محبت کوي، ورونو د هغه نه سعادتمن او عزتمن خلق ولې په مخ د ځمکه نشته. نو دویمه خبره مې ورونو دا کوله چې د علماو سره، حافظانو سره او قاریانو او طالبان د علم سره به مینه محبت کوئ، د هغوی اکرام او عزت به کوئ، د هغوی به خیال ساتئ، د هغوی به قدر کوئ، او چې بیا کښېنې مونځ کوئ، یا خدایا که ما د طالب قدر وکړو، یا خدایا که ما د حافظ صاحب قدر وکړو، که ما دوی ته سلام وکړو او د دوی سره مینه وکړه، نو خدایا خالص تا د کتاب د مخه یعنی چې تاسو دا چل وکړئ د مانځه نه پس او خدای نه داسې سوال هم یې وکړئ، خدای زه خو ستا د کتاب د مخه دوی قدر کوم، نو خدای تم زما قدر او عزت وکړئ. تو وایه چې خدای به ستا قدر او عزت کوي او که به نه کوي. بوج په ځان مه راولئ، یاره بس نه خلاصېږو ترې نو. دا ګورې زه یېرېږم په هغه انسان چې دا خبره کوي، زه خو د هغه په کفر ایمان یېرېږم چې نه خلاصېږي، خو د هغه خو د کتاب او د قرآن خدمت کوي، نو چې د قرآن نه ده ووایي چې نه خلاصېږم، توبه وباسئ د دې خبرو نه، خو په شوق سره مینه کوئ. هرونو درېیمه خبره مې دا کوله چې کم خلک اوس د قرآن سره مینه کوي او د طالب سره مینه محبت کوي، د هغوی به سانجامي لکه دا ستاسو د محلې خلک، د علاقې خلک. ځکه حافظ صاحب نه مې اوس تپوس وکړو څومره طالبان دلته، دومره طالبان ډېره دي او دومره ماشومان ډېره، دومره حافظان دي، د دوی د روډۍ څه انتظام دی، وی روټۍ د دې کلي دا خلک چې څومره د وظیفې غواړي. نو چې ستاسو په یو ټوکړه یو نوړی باندې یو ماشوم حافظ جوړ شي، دلته کې به شور هم کوي، دلته کې به لګي هغه تلاوت به هم کوي، او تاسو په مینه او محبت سره هغه برداشت کوئ، ورونو ستاسو دپاره دا ډېر لوی سعادت دی او ستاسو نه د عزت قوم په مخ د ځمکه بل نشته. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي، یو حدیث یې نقل کړی دی، حافظ ابن کثیر وایي چې کله د قیامت ورځ شي رب العالمین به دا خلک وبخي، نو بعضې به بېحسابه بې کتابه بخي او بعض سره به حساب او کتاب کوي. په صحیح مسلم کې یو حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې 80,000 کسان به خدای پاک بغیر حساب او کتاب جنت ته ولېږي. ټول وایي الحمدلله 80,000 کسان. لیکن ګوره ما چې دا حدیث واورېده لکه مې وی خدای 80,000 کسانو کې خو موږ نشو راتلی، ځکه 80,000 کسان خو صحابه کرامو تعداد زیات دی، په هغوی نه پوره کېږي. بیا یو بل حدیث په مسلم شریف کې دا هم شته، وی دغه 80,000 کسان چې خدای پاک جنت ته بوځي، یو کس سره به 80,000 ملګري وي. ما وی یاره دې کې مشکله ده، ولې؟ ځکه صحابه هم ډېر دي او تابعین هم ډېر دي، ائمه هم ډېر دي، نیکان او صلحا او علما هم ډېر دي، خو ډېر شي دي، نو موږ به پکې راشو که موږ به پکې را نه شو. بیا مې یو بل حدیث ولیده، دا هم په مسلم شریف کې دی، نو په هغې مې ډېر خوشحاله شو. 80,000 به جنت ته دي، هر یو سره به 80,000 ملګري، معدې کې خو سوال نه پیدا کېږي. بل مې ولید چې بیا به خدای پاک 3 لپې راوالي او جنت ته به یې ورولي، نو مې چې د خدای په لپه کې را نه شي نو موږ نه زیات بې خونده بیا بل نشته. نو دا خو انشاءالله زمونږ تمه ده چې د خدای دومره لپه ده چې انشاءالله موږ به پکې راشو. ټولو وایي الحمدلله، دا د خدای رحم دی. وروڼو ولې چې خدای پاک موږ ته ایمان را نصیب کړ او خدای پاک د آخر زمانې د یو ډېر بهترین پیغمبر امتیانو ګرځولو، ځکه زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه غوره پیغمبر په ټولو پیغمبرانو کې نشته. یو د خدای نه مرتبه کمه ده، نوره د هر چا نه زیاته ده. ټولو وایي الحمدلله چې دومره عظیم پیغمبر خدای راکړه او عظیم کتاب خدای راکړه قرآن حکیم، او ښکلې امت خدای جوړ کړو، نو چې دومره خدای پاک مهرباني وکړه، نو انشاءالله چې الله به دا مهرباني کوي. دا زمونږ د خدای نه تمه شته او ټولو وایه چې الحمدلله، دا هم تمه ده د خدای نه. نو دا خلک به خدای پاک بې حساب او بې کتابه ولېږي، هغې پس به اعلان به کېږي چې شهیدان دې روان شي او سفارش دې شروع کړي، هغې به خپل سفارشو کې روان به شي. بیا به اعلان وشي علما دې روان شي خپل سفارش دې وکړي او روان دې شي که څوک بوځي عالمانو ته بوځي، طالبانو ته دا چې کوم دا طالبان دي چې جامې شلېدلي دي که نه، دا حافظان ځه جنت ته. دی به وایي دا نور چې دي که نه شهیدانو ته بوځي دومره کسان بوځي، ډېره ښه ده، خپل خپلوان مدان سره کې روان به کړي. یا مثلا نور خلک چې شفاعت کوي دومره بوځي، ډېره ښه ده. لیکن طالبانو او مولیانو ته چې وایي چې ځه، هغې به وایي خدای موږ خو نه ځو. هلکه ولې نه دی؟ اوس جنت ته دی او نه ځو، دا خو عجیبه خبره ده. ځه جنت ته، نه خدای موږ خو نه ځو. ولې نه ځې؟ خدای پاکه موږ څنګه لاړ شو؟ وایي دغه مخامخ جنت دی ورځئ که نه، حساب کتاب خو مې درته معاف کړ
او خیراتیم لګم جنت ته بی حساب بی کتابه. حافظ ابن کثیر دا حدیث راوړی دی ګوره د نبی علیہ السلام وینا وی خدای نه ولې نه دی وی الله که مونږ زو د علم په برکت زو د قرآن په برکت زو د احادیثو په برکت زو او دا قرآن او حدیث چې مونږ زده کړی دی کې مونږ سره ډېرو خلکو امدادونه هغې خلکو مونږ سره امداد نه وی کړی نو مونږ عالمان نشو جوړېدی مونږ حافظان نشو جوړېدی مونږ له چا ډوډۍ را کړې ده چا جامه را کړې ده چا جومات کې مثلا اوسولی یو چا کوټه را کړې ده چا له اوبه را کړي دي چا راته مثلا بل یو فایده را کړې ده نو خدای هغې خلکو په برکت خو مونږه دې مقام ته را رسېدي چې تم بخې نو اوس هغه خلک مونږ پرېږده ولاړ شو خدای دا خو هغوی سره ظلم دی مونږ نه ځو الله ذوالجلال به ورته وفرمایي وی ښه تاسو هغه خلک پېژنئ چې کومو خلکو ډوډۍ در کړې ده چا جامه در کړې ده چا کوټه در کړې ده چا را سره امداد کړی دی وی او خدای پېژن وی دی ګرځې محشر کې او چې کومو خلکو در سره امداد کړی دی که لږ یې کړی دی مټ نه نیسي او جنت ته داخل کې دارون ستاسو فضیلت دی که نه دی ټول وایي الحمدلله دې طالبانو سره مینه کول او مرسته کول دا یقینا جنت ګټل دي امام طبري رحمت الله علیه ابن جریر الطبري دا یو لوی مفسر تېر شوی دی بعضې حضرات وایي چې دا معتزلي لیکن محققین علما وایي چې نه معتزلي نو ښه سړی بهر صورت ښه سړی و حافظ د قرآن حکیم او د قرآن حکیم مفسر و دې لیکي په خپل تاریخ کې وایي موږ په هندوستان کې یو ځای کې اوسېدو موجوده انډیا چې کوم دی بهارت هندوستان کې یو ځای کې اوسېدو یو استاد نه زده کړه کوله حدیث هم ترې دین هم ترې زده کوو وایي موږ سره خرچه خلاصه شوه چې خرچه خلاصه شوه نو یې ملګري راغونډ شو چې ځای چې زه خپل وطن ته ولاړ شو او چې پیسې راوړو نو بیا به راځو لکه مثلا چوټي وشي یا خرچه خلاصه شي نو طالبان خپلو کورونو ته لاړ شي ځان سره خرچه راوړي نو بیا راځي موږ وایي چې خرچه به راوړو بیا به راشو بستر یې وتړلی وایي چې د جومات نه کوز شو په لاره ځو وایي هلته کې یو هندو کاکا و دا یو کافر هندو دا چې کوم مشرک د بوتانو عبادت کوي وایي دا چې دی نو دی اوس د یهودي یو یهودي سړی دی دا یهودیان دا چې تاسو ورته اسرائیل وایي دا یهودي سړی دی او دکاندار دی چې مونږ په لاره ځو وایي هغه راپاسې طالبانو څه کوئ مونږ ورته وایي چې یاره بس زمونږ دغه خلاصه شوې د خرچه او خپل کلي ته وطن ته واپس ځو وایي چې سبق هم خلاص دی مونږ وایي چې نه نو بیا به راځئ مونږ وایي چې او وایي داسې کار وکړئ چې دی خپل جومات ته او خپل سبقونه وایه او چې ستا څومره خرچه کېږي راځئ زما د دوکان نه سودا کوئ دغه د کریاني دوکان مونږ داسې یو بل ته وکتل چې یاره دا یهودي سړی دی کافر دی او دا څنګه دا سړی به په مونږ خرچه وکړي مونږ مسلمانان یو د خپل کتاب خدمت کوو وی هغه راته وایي چې نه خفه کېږې ما ځای واپس شي وی خیر هغه بسترې یې رانه واخېستې جومات ته یې دننه کړې او هغه بسترې یې راله اوس پړ دی چې څومره ستاسو ډوډۍ پکاري پیسې هم پکاري جامه پکاري زه به در کوم تاسو هر څومره چې موده چې دلته کېږئ مونږ وایي چې ولې وایي چې ستاسو هم د یو آسماني کتاب خدمت کوئ لکه دا زمون حافظ صاحب او د شاګردان چې خدمت کوي د کوم کتاب خدمت کوي د قرآن تاسو هم د قرآن د یو آسماني کتاب خدمت کوئ او زما په یو آسماني کتاب باندې ایمان دی چې تورات دی زم یو آسماني کتاب منم او تاسو هم یو آسماني کتاب خدمت کوئ نو بس زه بس تاسو خدمت کوم وی بس مونږ هغه چې څه موده وه وی هغه مغه جومات کې پرې راکړو چې سودا له به ضرورت راته نو هغه یهودي دکاندار له بدلو د هغه نه به سودا راوړله وی هغه باقي سبقونه هم خلاص کړل چې خلاص هم کړل بس هغه اخري دعا هم وکړله استاد نه هغه نه هم رخصت واخېستې یهودي کاکا پیسې به درله ولېږو نه ما د خدای د رضا دپاره در باندې خرچه کړې ځای په مخامخه وی بس را روان شو را کلي ته ډېره موده پس 100 کاله پس حج له وی لاړو د بیت الله مبارک حج له وی چې حج له لاړو اوس د بیت الله نه ګیرتیا پیره طواف کوو وی چې طواف هم کوو دا خپل ملګري یو اوس موږ نه مولیان جوړ شوي دي وی هغه یهودي کاکا چې دی هغه اوس یو ځای کې دا طواف نه بعد بیت الله شریف سره خوا کې مطاف ورته و چې کوم ځای طواف کېږي ناست دی وی ما هغه خپل ملګري ته وی چې ملګري دا د پلانکي کلي د پلانکي علاقې هغه یهودي بابا نه دی وی ما ته وی چېرې زما خو پې هم سترګې خوږېږي ممکن ده چې دا هم هغه وي وی چې طواف هم خلاص کولو کېناستو ورسره بابا سلام علیکم وعلیکم السلام بابا یو تپوس درنه کوم خفه کېږي خو به نه ولې خفه کېږه یاره ته د پلانکي علاقې د هندوستان د پلانکي علاقې کاکا خو نه وی چې ولې نه یم زمونږ دوی ته هغه دوکاندار بابا خو نه وی هغه چې همغه دوکاندار بابا تاسو څوک یې مونږ ورته وی چې مونږ هغه طالبانو چې ستاسو هغه جومات کې هم سبق وی او بیا یو ځل روان شو او تا رانه بسترې واخېستې واپس دې کړو
مونږ اقا طالبان وی سړی را پاتې راته رغاړه وی کېناستو وی مونږ ورته چې بابا ته څنګه حج نه راغلی وی راته وی چې زه خو خدای مسلمان کړم کنه وی ما ورته چې څنګه خدای پاک مسلمان کړی وی تاسو چې څنګه رخصت شوې په اقا شپه خوب وینم چې په کومه شپه رخصت شوې په هغه شپه زه خوب وینم او په خوب کې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې څنګه مې په خوب کې ولیده وی زمونږ په کور کې داسې رڼا شو چې داسې رڼا ما په خپل ژوند کې چېرته نه ولیدلې وی ورپاڅېدم پیغمبر علیه السلام ته وی د دواړو جهانو سردار راته وی چې مبارک شه وی چې ولې صاحب وی چې ستا د ایمان فیصله شوې ده مبارک شه ستا د ایمان فیصله شوې ده وی راویښ شو وی ښځې ته مې و چې ښځې د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولیده هماغه شپه کې مې ښځه راویښه کړه چې د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولیده او دغه رنګې ما ته وی چې مبارک شه او ستا د ایمان فیصله شوې ده ځکه تا زما د طالبانو خدمت کړی دی زما د طالبانو خدمت دې کړی دی د ایمان فیصله دې شوې ده وی ښځه مې وایي چې سړیه ما مو ستا خوب ولیده ما هم د مسلمانانو پیغمبر په خوب کې ولید او کور کې مې رڼا ولیده او ما ته وی چې مبارک شه ستا د ایمان فیصله شوې ده وی 14 کسان زمونږ په کور کې وو او 14 واړو په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلی وو ټول لاړو د جومات امام لا د مسلمانانو هغه وخت ایمان وروړو خدای پاک مسلماني را نصیب کړي دارونه طالبانو خدمت یو عالم لیکي وی شک مې یو سړی دی هغه وی شک مې شک وی زما په دې کې شک په درو سيزونو کې مې شک یو مې په دې کې شک چې العلماء ورثه الانبیاء چې دا حدیث کې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي چې دا صحیح دی او کدا صحیح نه دي یو مې په دې کې شک چې عالمان دا د پیغمبرانو وارثان دي حدیث کې راځي یاره دا حدیث صحیح دی او کدا صحیح نه دي لیکن شک او دویم مې دا شکو دا غالبا محمود غزنوی رحمت الله علیه دی نو میر دی پورا غالبا چې دی دویم مې دا شکو یاره ما به خدای وبخي او کبه مې ونه بخي ځکه سړي ته خدا شکی جنت ته ولاړ شم او که جنت ته ولاړ نه شم دا مې شکو او دریم په دې کې شکو چې د خپل پلار رښتیا زویم او که غلط زویم ځکه سړي ته خو پته نه لګي کنه اوس خلک وایي دا پلان کې زوی دی موږ دا پلان کې زویم بعضې وخت یو انسان دی د هغه مور څه غلطي وکړي دا مې درې شکونه وی د شپې بار ته ووتم وایي چې بار ته ووتم نو یو طالب دی لګیا دی او هغه طالب کتاب زوتی لیکن هغې غریب سره بیوه و لاټین نشته هغه زمانه کې خو بجلی نه وی کنه یو زرګر لګیا دی ډیوې ځان ته بله کړې د خپل کار کوي وی دا طالب به ورغی د زرګر هغه ډیوې ته به کتاب وکتل نو چې کتاب به وکړ بیا به روان شو نو خپل دور به شروع نو چې بیا به یو ځای کې خطا شو لکه حافظ دی مثلا خپل قرآن یادی نو بیا به ورغی نو بیا به هغه ډیوې ته هغه کتاب وکتل د غریب ډیوه نه وه شمه نه وه چې په خپل کتاب وګوري شمه نشته ډیوه نشته دې بادشاه سره نوکر روان دی یو د سرو زرو ډیوه ورسره ده د سرو زرو او هغه بله ځکه دین په لاره دي چکر لګوي وی یاره دا څوک دی دا هلک وی دا قرآن یادوي یا دا حدیث یادوي یا بل د دین کتاب یادوي وی دا دې څه کوي هغه ډیوې نه چې منډه وی وی دې غریب سره ډیوه نشته نو کتاب کې چې د غلطي شو نو هغې ته یې ښایي وی دا ډیوه دې خوا راشه راویې غوښته وی دا ډیوه والا دا ستاسو کتاب پې ګوره د سرو زرو ډیوې هغه طالب له ورکړه طالب خو خوشحاله شو دې راغی وده شو چې وده شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې ولید پیغمبر علیه السلام د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي ای محموده د فلان کې زویه خدای دې دله جنت درکړي ځکه تا زما د وارث سره امداد وکړه خدای دې جنت درکړي زما د وارث سره امداد وکړه چې را پاتې دوی درې واړه سوالونه مې حل شو یو یې خو راته و چې فلان کې د فلان کې زویه دا هم راته پته ولګېده چې پلار مې همدغه پلان کې دی او بل یې راته ده وویې چې خدای د جنت درکړي معلومېږي دا چې الله به جنت راکوي او درېیم یې راته ده وویې چې زما د وارث سره د امداد وکړه معلومېږي دا چې عالمان او طالبان د پیغمبر علیه السلام وارثان دي درونو چې کوم خلک د طالبانو قدر او عزت کوي او د پیغمبر علیه السلام د وارثانو سره خدمت کوي د هغې به خدای پاک قدر او عزت کوي درونو دا درې خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې نو به هر صورت حافظ صاحب چې دا کم زمونږ ستاسو دا مشر دی او د جومات کې دلته کې ناست دی او ستاسو د دې قرآن حکیم دلته خدمت کوي بله دومره څومره کسان حافظان شو حافظ صاحب 9 کسان دوی غنیمت دی او نن دا څومره کسانو ناظره وکړه 9 کسان دا څومره لوی غنیمت دی قرآن زده شو دا راته روح حقیقت ویم
زه چاپلوس مولا نه یم او نه چا چاپلوسي کوم رزق خدای را کوي ډوډۍ خدای را کوي عزت خدای را کړی دی او مختصره غوندې ډوډۍ خدای را کوي نو د بل چا ولې چاپلوسي وکړم لیکن حقیقت خبره کوم او هغه دا چې د دې حافظ صاحب وجود ستاسو په دې محله او په جومات کې د خدای نعمت او رحمت دی ټول وایي الحمدلله ستاسو په جومات کې د قرآن خدمت کېږي د طالبانو خدمت کېږي او د حافظانو خدمت کېږي د ناظرې خدمت کېږي دا ډېر لوی عظیم نعمت دی ګورې د خدای د کتاب نعمت کېږي بل خدمت کېږي بل پکې څه نشته نو دا ډېر لوی عظیم خدمت دی رونو او تاسو مبارک خلک یې دا نعمت په تاسو خو د خدای نه دی غوښتي خدای په خپله درکړی دی الله په خپله درکړه نو د خدای پاک تاسو باندې یو لوی نعمت دی یو خبره درته کوم نو بس کو یو سړی په لاره باندې روان دی یو خان ولا په مخه ورغلی هغې خان سره سپېټ یو دا سړی پنډي دا بازار کې چې دا پنډونه خلکو له وړي خان ورته وایي کاکا دې خوا راشه ما سره سامان یو څه پلان کې دی پورې ویې ډېره خلک څو پیسې به والې وې دومره پیسې پنډې په شا کې چې په لاره روان دي بانګې د ماښام و دا کاکا ورته وایي دا پنډي کاکا چې دا پنډې اوچت کړی دی پنډي ورته وایي که دې ورته وایي وی خان کاکا زه مونځ کوم خان کاکا ورته نه نه ما سره به دا پنډ وړی بیا دې مونځونه کوه پنډي کاکا هم غیرتمند مسلمان پنډي ورته مغلار کې کې خو دې بس وړی پیسې نه نه غواړم بل چاته به وګه کوه چې زما مونځ پکې دي پیسې نه ګټم په دې پورې مې راوړه او چې زه مانځه پورې انتظار کې خو وکړه که مانځه پورې انتظار کې دې راوړو خیراتي کې پیسې نه غواړم دا وړه خان بابا سوچ کړی چې دې د پس پیسو جوړي بابا خو وایي څونه ټایم لګي په مانځه باندې پنځه منټه یا شپږ منټه د ماښام مونځ دی وایي ښه ده مونځ وکړه ده پنډي کاکا راغی د ماښام مونځ یې حافظ صاحب پسې مثلا نو چې مونځ یې وکړه ورپسې دوه رکعته سنت وکړه چې د هغې نه فارغ شو دوه رکعته نفل یې شروع کړل چې د هغې نه فارغ شو ورپسې بیا دوه رکعته نفل وکړل شپږ رکعته خو وابین دی خو پوره کوي اوس خان بابا وایي چې سړی خو د پنځو شپږو منټو په اجازت رانه لاړ او سړی خو جوړ ما په خیال ورته وخته هغه خو جوړ تراویح شروع کړې که تهجد یې شروع کړل اوس لګیا دي دوه رکعته کوي بیا دوه رکعته کوي بیا دوه رکعته کوي او دې د غوسې نه ورته فوټ کېږي چې د کله مونځ خلاص کړ او دعا یې ورپسې بیا خوب دا وکړه یو خو زمونږ د خلکو دعا د لاس بوجت کې بس مخ نه یې نه راکاږي او بس هسې هغه لاس بوجت کې دا چل به وکړي دا ګورې منه دي رونو نبي علیه السلام فرمایي چې خدای پاک د هغه انسان دعا نه قبلوي چې د هغه زړه له دعا نه غافل دی بلکې حدیث کې راځي چې دا دعا خدای پاک ته اوچتېږي نو الله پاک حکم وکړي په دې مخې ولا واپس وروغورځوه دا مې نه پکار هو وایي زمونږ دعا نه قبلېږي څنګه به قبوله شي دا الله پاک ته خپل زړه متوجه کړي چې ستا دعا قبلېږي او که دې نه قبلېږي ورپسې ښه مضبوطه دعا وکړه چې ورغې خان بابا ورته اوس غوسه دی ویې لکه تا خو وایي چې پنځه شپږ منټه په مانځه لګي دا خو پې تا بلا وخت واړه دومره ټیم څو کړی دی ورته وایي خان بابا نه را پرېښودم وي زه خو راتلم خو را پرېښودم یې نه وی چا نه را پرېښودی وی داسې به څوک چې زما مزدور به بند کړي وی خان بابا نه را پرېښودم وی وښیه سړی چا نه را پرېښودی وی هغه ذات زه د جومات نه بار نه را پرېښودم کم ذات چې ته جومات ته دننه نه پرېښودی ته چې چا دننه نه پرېښودی ته چې ولاړ وې او زما نه خو زیات مضبوط پهلوان او جومات نه خدای نه پرېښودی دی بار نه را پرېښودم وروڼو دا د خدای احسان شو که نه تاسو چې راغلئ دا دوه څلور خبرې مې اورېدې ډېر خلک به جومات په کورونو کې ناست دي ټي ویګان به اوري ویسیارونه به اوري تاسو چې دا زړه کې راغلی دا اړم رامایل شو دا اړه د لرونو چا رامایل کړه الله پاک ټول وایي الحمدلله نو که ستاسو دې جومات کې دا د دین دا درس کېږي د قرآن درس کېږي د حفظ درس کېږي د ناظرې دا درس کېږي دا صرف او صرف د الله مهرباني ده ګورې ډېر جوماتونه به وي چې هغې ته به تالي لګېدلي د مانځه نه بس خبره ختمه شوه یوازې مونځ خورونو په مونږ فرض نه دی که د خپل کتاب خدمت په مونږ فرض دی که نه فرض دا قرآن زده کول او بیا رونو ما خو زه خو هر شي ته نظر او سوچ کوم د ماشومانو چې دا کوم وخت حافظ ته ورته تلاوت کوم ما د هغې حروفو ته خیال کوم چې غلط وي که ټیک وي نو بیا د یو بهترین قاري نه قرآن زده کول تجوید سره برابر قرآن زده کول دا ګورې حقیقت یو بهترین د خدای پاک یو لوی نعمت او دا حافظان دي په سترګو باندې معذوره دي لیکن د دین خدمت کې دي ته به خدای ډېر لوی مقام ورکوي حدیث کې راځي که نبي اسلام فرمایي کوم انسان چې د هغه سترګې دي او هغه په سترګو باندې ړوند وي او ده پې صبر وکړه د خدای پاک اجر یې پې طلب کړه د خدای پاک به د دې په عوض کې ورله جنت ورکړي یو روایت کې راځي اصبته الجنه او بلکې اثبته الجنه د دې ثواب کې به جنت ورکوم یا دې به دوم په دې سترګو جوړ کړم په جنت ته به یې ولېږم
د دې لپاره لوی غنیمت دی. دې د خدای شکرې ادا کړي چې دا دوی دومره لوی د قرآن حکیم خدمت د خدای پاک ولې چې سړی په سترګو نابینا دی خو په بازارونو کې سوالونه له خلکو نه کوي. یو کوڅې ته یو دکان ته ولاړې پیسې د خیر غواړي. الله پاک دې باندې مهرباني وکړه، قرآن یې ورته یاد کړ، بهترین اواز یې ولا ورکړ، ښکلې قاریان یې جوړ کړل او د قرآن خدمت ته یې کېنول. نو په دین د خدای پاک نعمت او رحم دی، موږ باندې د خدای نعمت او رحم دی. هیرون د روس او د امریکې خلکو زموږ نه ښکلي دي، زموږ نه مضبوط هم دي، زموږ نه پهلوانان هم دي او د دنیا عقل هم زموږ نه زیات دی. لیکن ورشه وګوره ایمان د هغې په نصیب کې نشته او موږ له خدای ایمان راکړه. دا د خدای نعمت دی که نه دی؟ ټول وایه الحمدلله. ډېر خلک وایي چې د ویڼو کې به ګرځي او د لښتي به صفا کوي، د انسان دا ګندګۍ به صفا کوي او تاسو ښکلې پاکې جامې اغوستې دي او د دین مجلس کې ناست یې، بچې سر راولې قرآن ته یې کښېنوې. ولې هغه د خدای بندګان نه دي؟ ته خدای روسیې نه شي پیدا کولی، ته خدای امریکانې نه شي پیدا کولی، ته خدای چوړې نه شي پیدا کولی، ته خدای پاک راوستي مسلمان یې کړې، د آخرې زمانې د پیغمبر امتي یې کړې، قرآن او مونځ یې درته وښو، جومات ته یې راوستی. د دې نه د الله پاک لوی نعمت بل نشته. په دې نعمت به شکریا ادا کوئ او شکریا ورونو سره ادا چې خپل بچي به راولئ حافظ صاحب ته به کښېنوئ چې هغه بچي ستاسو قرآن یاد کړي او هغه بچي ستاسو قرآن زده کړي. ګورئ یو یو بچي راولئ، د 7 کالو چې بچي شي نبي علیه السلام فرمایي مانځه حکم ورته کوه، چې د 10 کالو شي بیا په مانځه وهکه مونځ نه کوي چې راځئ سره بچي خامخا راولئ. شاته ودروئ طریقه د ماشومان دا چې وروسته به ولاړې او بیا علم پې وکړئ، حفظ پې وکړئ او د دې حافظ صاحب ډېر لوی قدر او ډېره او ښکلې امت خدای جوړ کړو. نو چې دومره خدای پاک مهرباني وکړه نو انشاءالله چې الله به دا مهرباني وکړي. دا زمونږ د خدای نه تمه شته او ټول ووایه چې الحمدلله دا تمه ده د خدای نه. نو دا خلک به خدای پاک ویزا او بې کتابه ولېږي، هغې پس به اعلان به کېږي چې شهیدان دې روان شي او سفارش دې شروع کړي، هغې به خپل سفارشو کې روان به شي. بیا به اعلان وشي علما دې روان شي خپل سفارش دې وکړي او روان دې شي که څوک بوځي عالمانو ته بوځي، طالبانو ته دا چې کوم دا طالبان دي چې جامې شلېدلي دي که نه دا حافظان ځه جنت ته دی به وایي دا نور چې دي که نه شهیدانو ته بوځي دومره کسان بوځي ډېره ښه ده خپل خپلوان به ځان سره کښې روان دی کړي. یا مثلا نور خلک چې شفاعت کوي دومره بوځي ډېره ښه ده. لیکن طالبان او مولیانو ته چې وایي چې ځې هغې به وایي خدای مونږ خو نه ځو هلکه ولې نه دی اوس جنت ته دی او نه ځو دا خو عجیبه خبره ده. ځې جنت ته نه خدای مونږ خو نه ځو ولې نه ځې خدای پاکه موږ څنګه لاړ شو وایي دغه مخامخ جنت دی ورځئ که نه حساب کتاب مې درته معاف کړ او خیراتي م لېږم جنت ته بې حسابه بې کتابه. حافظ ابن کثیر دا حدیث راوړی دی ګوره د نبي علیه السلام وینا وایي خدای نه ولې نه ځې وایي الله که مونږ ځو د علم په برکت ځو، د قرآن په برکت ځو، د احادیثو په برکت ځو او دا قرآن او حدیث چې مونږ زده کړی دی کې مونږ سره ډېرو خلکو امدادونه هغې خلکو مونږ سره امداد نه وی کړی نو مونږ عالمان نه شو جوړېدی، مونږ حافظان نه شو جوړېدی. مونږ له چا ډوډۍ را کړې ده، چا جامه را کړې ده، چا جومات کې مثلا اوسولي یو، چا کوټه را کړې ده، چا راله اوبه را کړي دي، چا راته مثلا بل یو فایده را کړې ده. نو خدایه هغې خلکو په برکت خو مونږه دې مقام ته را رسېدي چې ته هم بخې. نو اوس هغه خلک مونږ پرېږده ولاړ شو خدای دا خو هغوی سره ظلم دی مونږ نه ځو. الله ذوالجلال به ورته وفرمایي وایي ښه تاسو هغه خلک پېژنئ چې کومو خلکو ډوډۍ در کړې ده، چا جامه در کړې ده، چا کوټه در کړې ده، چا را سره امداد کړی دی وی او خدای پېژنو یې وی دی ګرځئ محشر کې او چې کومو خلکو در سره امداد کړی دی که لږ یې کړی دی مټ دې نیسي او جنت ته یې داخل کړي. دارونو ستاسو فضیلت دی که نه دی؟ ټول وایه الحمدلله. دې طالبانو سره مینه کول او مرسته کول دا یقینا جنت ګټل دي. امام طبري رحمت الله علیه ابن جریر طبري دا یو لوی مفسر تېر شوی دی. بعضې حضرات وایي چې دا معتزلي لیکن محققین علما وایي چې نه معتزلي نه ښه سړی بهر صورت ښه سړی و حافظ و د قرآن حکیم او د قرآن حکیم مفسر و. دې لیکي په خپل تاریخ کې وایي موږ په هندوستان کې یو ځای کې اوسېدو موجوده انډیا چې کوم دی بهارت هندوستان کې یو ځای کې اوسېدو یو استاد نه م زده کړه کوله حدیث هم دې دین هم دې زده کوو. وایي موږ سره خرچه خلاصه شوه چې خرچه خلاصه شوه وایي ملګري راغونډ شو چې ځای چې زموږ خپل وطن ته ولاړ شو او چې پیسې راوړو نو بیا به راځو. لکه مثلا چوټي وشي یا خرچه خلاصه شي نو طالبان خپلو کورونو ته لاړ شي ځان سره خرچه راوړي نو بیا راځي. موږ وایي چې خرچه به راوړو بیا به راشو بستر یې وتړلی. وایي چې د جومات نه کوز شي په لاره ځو وایي هلته کې یو هندو کاکا و دا یو کافر هندو دا چې کوم مشرک د بوتان عبادت کوي
وی دا چې دی نو دی اوس یو یهودي سړی دی، دا یهودیان دا چې تاسو ورته اسرائیل وایي، دا یهودي سړی دی او دکاندار دی چې مونږ په لاره ځو. وی هغه راپاسې طالبانو څه کوئ؟ وی مونږ ورته وی چې یاره بس زمونږ دغه خلاصه شوې ده خرچه او خپل کلي ته وطن ته واپس ځو. وی چې سبق هم خلاص دی؟ مونږ وی چې نه. نو بیا به راځئ؟ مونږ وی چې او. وی داسې کار وکړئ چې دی خپل جومات ته او خپل سبقونه وایه او چې ستا څومره خرچه کېږي راځئ زما د دوکان نه سودا کوئ، د هغه د کریاني دوکان. مونږ داسې یو بل ته وکتل، یاره دا یهودي سړی دی، کافر دی، او دا څنګه دا سړی به په مونږ خرچه وکړي؟ مونږ مسلمانان یو، د خپل کتاب خدمت کوو. وی هغه راته وایي چې نه خفه کېږې ما ځې واپس شي. وی خیر هغه بسترې یې رانه واخېستې جومات یې دننه کړې او هغه بسترې یې اوس پړ دی چې څومره ستاسو ډوډۍ پکاري، پیسې هم پکاري، جامه پکاري، زه به در کوم، تاسو هر څومره چې موده کې دلته کېږئ. مونږ وی چې ولې؟ وی چې ستاسو هم د یو آسماني کتاب خدمت کوئ. لکه دا زموږ حافظ صاحب او د شاګردان چې خدمت کوي، د کوم کتاب خدمت کوي؟ د قرآن. تاسو هم د قرآن د یو آسماني کتاب خدمت کوئ او زما په یو آسماني کتاب باندې ایمان دی چې تورات دی، زه یو آسماني کتاب منم او تاسو هم یو آسماني کتاب خدمت کوئ. نو بس زه به ستاسو خدمت کوم. وی بس مونږ هغه چې څه موده وه، وی هغه مغه جومات کې پرې راکړو چې سودا له به ضرورت راته نو هغه یهودي دوکاندار له به تلو، د هغه نه به سودا راوړل. وی هغه باقي سبقونه خلاص کړل، چې خلاص هم کړل بس هغه اخري دعا هم وکړله استاد نه، هغه هم رخصت واخېست. یهودي کاکا پیسې به درله ولېږو، وی نه ما د خدای د رضا دپاره در باندې خرچه کړې، ځې په مخامخ. وی بس را روان شو را کلي ته. ډېره موده پس 100 کاله پس حج له وی لاړو، د بیت الله مبارک حج نه. وی چې حج له لاړو اوس د بیت الله نه ګېټې پیره طواف کوو. وی چې طواف هم کوو دا خپل ملګري یو، اوس مونږ نه مولیان جوړ شوي دي. وی هغه یهودي کاکا چې دی هغه اوس یو ځای کې دا طواف نه بعد بیت الله شریف طرف خوا کې مطاف ورته وایي چې کوم ځای طواف کېږي ناست دی. وی ما هغه خپل ملګري ته وی چې ملګري دا د پلانکي کلي د پلانکي علاقې هغه یهودي بابا نه دی؟ وی ما ته وایي چې زما خو پې هم سترګې خوږېږي، ممکن ده چې دا هم هغه وي. وی چې طواف هم خلاص کړ ورلو کېناستو ورسره. بابا سلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا یو تپوس درنه کوم خفه کېږي خو به نه. ولې خفه کېږي؟ یاره ته د پلانکي علاقې د هندوستان د پلانکي علاقې کاکا خو نه. وی چې ولې نه یم؟ وی مونږ ودې ته هغه دوکاندار بابا خو نه. وی یادې چې همغه دوکاندار به تاسو څوک یې؟ وی مونږ ورته وی چې مونږ هغه طالبانو چې ستاسو هغه جومات کې سبق وی او بیا یو ځل روان شو او دا رانه بسترې واخېستې واپس دې کړو. مونږ هغه طالبان وی سړی را پاتې راته راغاړه. وی کېناستو. وی مونږ ورته وی چې بابا ته څنګه حج نه راغلې؟ وی راته وی چې زه خو خدای مسلمان کړم که نه. وی ما ورته وی چې څنګه خدای پاک مسلمان کړې؟ وی تاسو چې څنګه رخصت شوې په هغه شپه خوب وینم. چې په کومه شپه رخصت شوې؟ په هغه شپه زه خوب وینم او په خوب کې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید او چې څنګه مې په خوب کې ولیده، وی زمونږ په کور کې داسې رڼا شو چې داسې رڼا ما په خپل ژوند کې چې ته نه ولیدلې. وی ورپاڅېدم پیغمبر علیه السلام ته. وی د دواړو جهانو سردار راته وی چې مبارک شه. وی چې ولې صاحب؟ وی چې ستا د ایمان فیصله شوې ده. مبارک شه ستا د ایمان فیصله شوې ده. وی راویښ شو. وی ښځې ته مې وی چې ښځې د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولیده. همغه شپه کې مې ښځه راویښه کړه. د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولیده او دغه رنګې ما ته وی چې مبارک شه او ستا د ایمان فیصله شوې ده، ځکه تا زما د طالبانو خدمت کړی دی، زما د طالبانو خدمت دې کړی دی، د ایمان فیصله دې شوې ده. وی ښځه مې وایي چې سړیه ما هم ستا خوب ولیده، ما هم د مسلمانانو پیغمبر په خوب کې ولید او کور کې مې رڼا ولیده او ما ته وی چې مبارک شه ستا د ایمان فیصله شوې ده. وی 14 کسان زمونږ په کور کې وو او 14 واړو په دغه شپه را یو شان خوب لیدلی. ټول لاړو د جومات امام له د مسلمانانو هغه وخت ایمان وروړو، خدای پاک مسلمان را نصیب کړي. دارونه طالبانو خدمت. یو عالم لیکي وی شک مې و، یو سړی دی هغه وی شک مې و شک وی زما په دې کې شک و، په درو څیزونو کې مې شک و. یو مې په دې کې شک و چې العلماء ورثة الانبیاء، چې دا حدیث چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي، چې دا صحیح دی او که دا صحیح نه دی. یو مې په دې کې شک چې عالمان دا د پیغمبرانو وارثان دي، حدیث کې راځي یاره دا حدیث صحیح دی او که دا صحیح نه دی، دې کې مې شک. او دویم مې دا شک و، دا غالبا محمود غزنوي رحمت الله علیه دی، نو مې یې دی پوره خو غالبا چې دی. دویم مې دا شک و
یاره ما به خدای وبخي او که به مې ونه بخي. ځکه سړي ته خدا شکي جنت ته به لاړ شم او که جنت ته به لاړ نه شم. دا مې شک و. او درېیم په دې کې شک و چې د خپل کار رښتیا زویم او که غلط زویم. ځکه سړي ته خو پته نه لګي که نه. اوس خلک وایي دا پلان کې زوی دی موږ دا پلان کې زوی. بعضې وخت یو انسان دی د هغه مور څه غلطي وکړي. دا مې درې شکونه وي. د شپې بار ته ووتم. وایي چې بار ته ووتم نو یو طالب دی لګیا دی او هغه طالب کتاب زوتی لیکن هغې غریب سره بیوه او لاټین نشته. هغه زمانه کې خو بجلی نه وې که نه. یو زرګر لګیا دی ډیوې ځان ته بله کړې د خپل کار کوي. وایي دا طالب به ورغی د زرګر هغه ډیوې ته به کتاب وکتل. چې کتاب به وکړ بیا به را روان شو نو خپل دور به یې شروع نو چې بیا به یو ځای کې خطا شو لکه حافظ دی مثلا خپل قرآن یادی نو بیا به ورغی نو بیا به یې هغه ډیوې ته هغه کتاب وکتل. د غریب ډیوه نه وه شمع نه وه چې په خپل کتاب وګوري. شمع نشته ډیوه نشته. دې بادشاه سره نوکر روان دی یو د سرو زرو ډیوه ورسره ده د سرو زرو او هغه بله ځکه دین په لاره دي چکر لګوي. وایي یاره دا څوک دی دا لږ وی دا قرآن یادوي یا دا حدیث یادوي یا بل د دین کتاب یادوي. وی دا دې څه کوي هغه ډیوې نه چې منډه وایي. وی دې غریب سره ډیوه نشته نو کتاب کې چې د غلطي شو نو هغې ته یې کوي. وی طالب دې خوا راشه راویې غوښته. وی دا ډیوه والا دا ستا په کتاب پې ګوره د سرو زرو ډیوې هغه طالب ته ورکړه. طالب خو خوشحاله شو. دی راغی وده شو چې وده شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې ولید. پیغمبر علیه السلام د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي ای محموده د فلانکي زویه خدای دې دله جنت درکړي ځکه تا زما د وارث سره امداد وکړ. خدای دې جنت درکړي زما د وارث سره دې امداد وکړ. چې را پاتې دې درې واړه سوالونه مې حل شو. یو یې خو راته وایي چې فلانکي د فلانکي زویه دا هم راته پته ولګېده چې پلار مې همدغه فلانکي دی. او بل یې راته ده ووایي چې خدای دې جنت درکړي معلومېږي دا چې الله به جنت راکوي. او درېیم یې راته ده ووایي چې زما د وارث سره دې امداد وکړ معلومیږي دا چې عالمان او طالبان د پیغمبر علیه السلام وارثان دي. درونو چې کوم خلک د طالبانو قدر او عزت کوي او د پیغمبر علیه السلام د وارثانو سره خدمت کوي د هغې به خدای پاک قدر او عزت کوي. درونو دا درې خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې. نو به هر صورت حافظ صاحب چې دا کوم هغه زمونږ ستاسو دا مشر دی د جومات کې دلته کې ناست دی او ستاسو د قرآن حکیم دلته خدمت کوي. بله ګوره څومره کسان حافظان شو حافظ صاحب؟ 9 کسان. دوی غنیمت دی. او نن دا څومره کسانو ناظره وکړله؟ 9 کسان. دا څومره لوی غنیمت دی قرآن زده شو. دا راته روح حقیقت ویم زه چاپلوس ملا نه یم او نه چا چاپلوسي کوم. رزق خدای را کوي ډوډۍ خدای را کوي عزت خدای را کړی دی او مختصره غوندې ډوډۍ خدای را کوي نو د بل چا ولې چاپلوسي وکړم. لیکن حقیقت خبره کوم او هغه دا چې د دې حافظ صاحب وجود ستاسو په دې محله او په جومات کې د خدای نعمت او رحمت دی. ټول وایي الحمدلله. ستاسو په جومات کې د قرآن خدمت کېږي د طالبانو خدمت کېږي او د حافظانو خدمت کېږي د ناظرې خدمت کېږي. دا ډېر لوی عظیم نعمت دی. ګورئ د خدای د کتاب نعمت کېږي بل خدمت کېږي بل پکې څه نشته. نو دا ډېر لوی عظیم خدمت دی او تاسو مبارک خلک یې. دا نعمت په تاسو خو د خدای نه دی غوښتي خدای په خپله درکړی دی. الله په خپله درکړه نو د خدای پاک تاسو باندې یو لوی نعمت دی. یو خبره درته کوم نو بس کوم. یو سړی په لاره باندې روان دی. یو خان ولا کومه خبره ده. هغې خان سره سپېټ یو. دا سړی پنډي دا په بازار کې چې دا پنډونه خلکو له وړي. خان ورته وایي کاکا دې خوا راشه ما سره دا سامان یو څه کار کې دی پورې. ویې ډېره ښه څو پیسې به والې وایي دومره پیسې. پنډی په شا کې په لاره روان دي بانګ یې د ماښام دا کاکا ورته وایي دا پنډي کاکا چې دا پنډ اوچت کړی دی. پنډي ورته وایي دې ورته وایي وایي خان کاکا زه مونځ کوم. خان کاکا ورته وایي نه نه ما سره به دا پنډ وړی بیا دې مونځونه کوه. پنډي کاکا هم ښه غیرتمند مسلمان پنډي ورته مغلال کې کېښودې بس وړی پیسې هم نه غواړم بل چا ته به وګه کوه چې زما مونځ پکې دي پیسې نه ګټم. په دې پورې مې دله راوړه او چې زه مانځه پورې انتظار کې خو وکړه او که مانځه پورې انتظار کې د دې اړو خیراتي کې پیسې نه غواړم دا وړه. خان بابا سوچوي چې دې د پس پیسو جوړي. بابا خو وایي څومره ټایم لګي په مانځه باندې؟ وایي 15 منټه یا 6 منټه د ماښام مونځ دی. وایي ښه د مونځ وکړه راته. پنډي کاکا راغی د ماښام مونځ دی. حافظ صاحب پسې مثلا نو چې مونځ یې وکړه ورپسې 2 رکعته سنت وکړه. چې د هغې نه فارغ شو 2 رکعته نفل یې شروع کړه. چې د هغې نه فارغ شو ورپسې بیا 2 رکعته نفل وکړه. 6 رکعته خو وابین دی خو پوره کوي. اوس خان بابا وایي چې سړی خو د 5-6 منټو په
اجازت رانه لاړ او سړي خو جوړ ما په خیر ورته ورسېدو هغه خو جوړ تراویح شروع کړې که تهجد یې شروع کړه اوس لګیا دي 2 رکعاته کوي بیا 2 رکعاته کوي بیا 2 رکعاته کوي او دې د غوسې نه ورته خوټ کېږي دا کله مونځ خلاص کړ او دعا یې ورپسې بیا خوب دا وکړه یو خو زمونږ د خلکو دعا د لاس ګوټې کې بس مخ نه یې نه راکوي او بس هسې هغه لاس ګوټې کې دا چل به وکړي دا ګورې منه دي رون نبي علیه السلام فرمایي چې خدای پاک د هغه انسان دعا نه قبلوي چې د هغه زړه له دعا نه غافل دی بلکې حدیث کې راځي چې دا دعا خدای پاک ته اوچتېږي نو الله پاک حکم وکړي په دې مخې ولا واپس وروغورځوه دا مې نه پکار موږ وایي زمونږ دعا نه قبلېږي ځکه به قبوله شي دا الله پاک ته خپل زړه متوجه کړي چې ستا دعا قبلېږي او که دې نه قبلېږي ورپسې ښه مضبوطه دعا وکړه چې ورغی خان بابا ورته اوس غوسه دی ویې لکه تا خو وایي چې 15 شپږ منټه په مانځه لګي دا خو مې تا بلا وخت غواړم څومره ټیم څو کړی دی ورته وایي خان بابا نه را پرېښودم وي زه خو راتلم خو را پرېښودم یې وی چا نه را پرېښودې وی داسې به څوک چې زما مزدور به بند کړي وی خان بابا نه را پرېښودم وی وښیه سړی چا نه را پرېښودې وی هغه ذات زه د جومات نه بار نه را پرېښودم کوم ذات چې ته جومات ته دننه نه پرېښودې ته چې چا دننه نه پرېښودې ته چې ولاړ وې او زما نه خو زیات مضبوط پهلوان او جومات ته خدای نه پرېښودې دې بار نه را پرېښودم وروڼو دا د خدای احسان شو که نه تاسو چې راغلئ دا د څلور خبرې مې واورېدې ډېر خلک په جومات په کورونو کې ناست دي ټي ویګان به وي ویسیارونه به وي تاسو چې دا زړه کې راغلی دا اړه رامایل شو دا اړه د لرونو چا رامایل الله پاک ټول وایي الحمدلله نو که ستاسو دې جومات کې دا د دین دا درس کېږي د قرآن درس کېږي د حفظ درس کېږي د ناظرې دا درس کېږي دا صرف او صرف د الله مهرباني ده ګورئ ډېر جوماتونه به وي چې هغې ته به تالې لګېدلي د مانځه نه بس خبره ختمه شوه یوازې مونځ کورونه به مونږ فرض نه دی که د خپل کتاب خدمت به مونږ فرض دی که نه فرض دا قرآن زده کول او بیا وروڼو ما خو زه خو هر شي د نظر او سوچ کوم د ماشومانو چې دا کوم وخت حافظ صاحب ورته تلاوت کوم ما د هغې حروفو ته خیال کوم چې غلط وي که ټیک وي نو بیا د یو بهترین قاري نه قرآن زده کول تجوید سره برابر قرآن زده کول دا ګورې حقیقت یو بهترین د خدای پاک یو لوی نعمت او دا حافظان دي په سترګو باندې معذوره دي لیکن د دین خدمت کې دي به خدای ډېر لوی مقام ورکوي حدیث کې راځي که نبي اسلام فرمایي کوم انسان چې د هغه سترګې وي هغه په سترګو باندې ړوند وي او ده پرې صبر وکړه د خدای پاک اجر یې پرې طلب کړه د خدای پاک به د دې په عوض کې ورله جنت ورکړي یو روایت کې راځي اصبته الجنه او بلکې اثبته الجنه د دې ثواب کې به جنت ورکوم یا دې به دوم په دې سترګو جوړ کړم په جنت ته به یې ولېږم د دې لپاره لوی غنیمت دی دې د خدای شکري ادا کړي چې دا دومره لوی د قرآن حکیم خدمت د خدای پاک وایي چې سړی په سترګو نابینا دی خو په بازارونو کې سوالونه له خلکو نه کوي یو کوڅې ته یو دکان ته ولاړې پیسې د خیر غواړي الله پاک دې باندې مهرباني وکړله قرآن یې ورته یاد کړ بهترین اواز یې ورله ورکړه ښکلې قاریان یې ترې جوړ کړل او د قرآن خدمت ته یې کښېنول نو په دین د خدای پاک نعمت او رحم دی مونږ باندې د خدای نعمت او رحم دی هیرون د روس او د امریکې خلک خو زمونږ نه ښکلي دي زمونږ نه مضبوط هم دي زمونږ نه پهلوانان هم دي او د دنیا عقل هم زمونږ نه زیات دی لیکن ورشه وګوره ایمان د هغې په نصیب کې نشته او موږ له خدای ایمان را کړه دا د خدای نعمت دی که نه دی ټول وایه الحمدلله ډېر خلک وایي چې د ویڼو کې به ګرځي او دا لښتي به صفا کوي د انسان دا ګندګۍ به صفا کوي او تاسو پورې پاکې جامې اغوستې دي او د دین مجلس کې ناست یې بچې سر راولې قرآن ته یې کښېنوې ولې هغه د خدای بندګان نه دي ته خدای روسي نه شي پیدا کولی ته خدای امریکنۍ نه شي پیدا کولی ته خدای چوړې نه شي پیدا کولی ته خدای پاک راوستي مسلمان یې کړې د آخر زمانې د پیغمبر امتي یې کړې قرآن او مونځ یې درته وښو جومات ته یې راوستی د دې نه د الله پاک لوی نعمت په دې شته په دې نعمت به شکریا ادا کوئ او شکریا هم سره ادا چې خپل بچي به راولئ حافظ صاحب ته به کښېنوئ چې هغه بچي ستاسو قرآن یاد کړي او هغه بچي ستاسو قرآن زده کړي ګورئ یو بچي راولئ د 7 کالو چې بچي شي نبي علیه السلام فرمایي مانځه حکم ورته کوه چې د 10 کالو شي بیا په مانځه وحکه مونځ نه کوي چې راځئ هغه بچي خامخا راولئ شاته ودروي طریقه د ماشومان دا چې وروسته به ولاړې او بیا علم پرې وکړئ حفظ پرې وکړئ او د دې حافظ صاحب علم قدر وړې